حضرت سلیمان علیه السلام پیغمبر هم او بادشاه هم. پیغمبري هم د کمال پیغمبري وه، ځکه ډېرې غټې معجزې رب العالمین ورکړې وې، لکه د مارغانو خبرې کول، د پیریانو دیوانو نه کار اخیستل او تخت په هوا ګرځېدل، دا ټول د سلیمان علیه السلام معجزې وې. او ورونو معجزه دې ته وایي چې د پیغمبر نه الله داسې کار راښکاره کړي چې د عقل نه خلافي، عقل یې نه مني. که د یو نیک انسان نه داسې کار ښکاره شي چې هغه د عقل نه باري، عقل یې نه مني، هغې ته کرامت وایي. دا د دې نیک انسان یو عزت دی د الله را طرف نه. او که د پیغمبر نه داسې کار ښکاره شي چې د عقل نه باري، عقل یې نه مني، هغې ته معجزه وایي. او معجزه ځکه ورته وایي اعجاز، عاجز کول. عربی کې ټول مخلوق او ټول انسانان د دې د مثل نه، د دې په شان کار کولو نه عاجزه دي. ټول خلک یې عاجزه کړل، د دې څوک مثل نشي جوړولی. زما رونو داسې عظیمه بادشاهي چې بادشاهي هم د هغه په شان د بل چا نه ده تېره، ځکه ټوله دنیا باندې حکومت و. هغه زمانه کې چې څومره ملکونه او څومره انسانانو، په ټولو د هغه حکومت و. یو ځل بیبیانې هم ګڼې، پیغمبر له الله ډېر طاقت ورکړي. حدیث پاک کې راځي چې د یو پیغمبر طاقت دا د 100 جنتیانو عمره دی، د 100 جنتیانو عمره. او د یو جنتي طاقت د دنیا د 40 ځوانانو عمره دی. نو د پیغمبر طاقت تقریبا دومره دی لکه 4,000 سړي چې وي، د 4,000 سړو برابر د پیغمبر طاقت دی. د سلیمان علیه السلام هم پیغمبر و، ګڼې بیبیانې وې، الله قوت او طاقت ورکړی و، او مجاهد و. زبردست جهاد به کو، او د جهاد دپاره اسونه، اوښان، اتیان، هغه زمانه کې چې کوم لښکر و او ورسره و. پیریان او دیوان چې د چا تابع وي، هغه ته بیا بل څه شی دی. ورسره ډېر سخیم و، مجاهد هم دی او سخیم دی. په کومه علاقه چې به ته د سره څومره لښکر به و، د هغې ټول لښکر د خوراک او د څښاک انتظام، دا خو هسې هم د حکومت په ذمه وي، خو ده به د میلمستیا انتظام کو. عامه ډوډۍ دالونه به یې پرې نه خوړل، لکه د میلمستیا انتظام. او په وطن او علاقه کې چې څومره خلک مسکینان او فقیران به و، د هغې دپاره د بیت المال نه مستقل راشن به تقسیمېده. دا څوک نشي ثابتولی چې د سلیمان علیه السلام په بادشاه کې یو سړی دې وږي یا دې ناري، یا دې بربنډي یا دې کورني. دې ته بادشاهي وایي. پیغمبري او بادشاهي دواړه د کمال. یو ځل یې ماسخوتن قسم وخوړه. انسان دې بیا هم کله کله خطا شي. وی زما دا 100 بیبیانې دي، دې ټولو ته به زه راتلل کومه، او الله ذوالجلال به د دې یوې شپې نه زما د دې 100 ښځو نه 100 بچي پیدا کوي، 100 زامن، بچي هم نه 100 زامن. او چې دا 100 زامن زما پیدا شي، دا ټول به د الله په لار کې مجاهدین. انشاءالله یې هیر شو. دی ونه وی چې انشاءالله زه به دا کار کوم او زه به د 100 بیبیانو له راځم، انشاءالله لفظ یې ونه وی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د بخاري شریف حدیث دی، همغسې وکړه، په هغه شپه هغه 100 بیبیانو ته راغی، لیکن یوه بیبي هم
د ده په ارمان باندې پوره نه شوه. صرف د یوې بیبي نه یو بچی پیدا شو، هغه هم نامکمل نیمګړی. دی په تخت شاهي باندې ناست او هغه دایي ولره کوټې غوندې نیمګړی په ټوکړه کې بند د غوښې یو ګوټی راوړه، وی صاحب دا ستا د هغه یوې بیبي نه بچی پیدا شو، دا نامکمل. دا قرآن حکیم کې راځي که نه، ولقد فتنا څنګه د سلیمان والقینا علی کرسیه جسدا، مونږ ورته په کرسۍ د پاسه هغه وجود ور واچو، هغه دا شی دی. هغه دایي وله هغه نامکمل بچی راوړی، دا یې د هغه یو بیبي نه پیدا شو، دا هم نیمګړی دی، مل تشه غوښه ده. پاتې خلکو ورونو دلته کې ډېرې بېځایه غلطې قصې کړې دي. بعضې دا ضعیف او باطلې خبرې بعضې تفسیرونو کې هم شته چې د سلیمان علیه السلام سره ګوته وه او هغه ګوتې په ذریعه بادشاهي کوله او هغه ګوته ترې بیا پیري یوړله او هغه دریاب کې پرېوته او په کور کې یو ښځه وه، هغې د بوتانو عبادت کوله. تصویرونه دا ټولې غلطې خبرې دي. دا په پیغمبر الزام دی. د پیغمبر په کور کې د بوتانو عبادت کېدل او بیا پیغمبر جادوګر نه چې د جادو په ذریعه باندې حکومت کوي، دا غلطې خبرې دي. اصل دا ده، دا یو ازمایش و چې د قسم وخوړه چې زه به سلو بیبیانو ته راتلل کوم او د هر یوې نه به یو مجاهد بچی پیدا کېږي، شهسوار مجاهد، الله لار کې جهاد به کوي. انشاءالله یې هیر شو، الله هغه ټولې خبرې وتاسې هغه هېڅ ونه شو د هغې یوې ښځې نیمګړی بچی پیدا شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، بخاري شریف کې حدیث وی که انشاءالله یې ویلې وې د دې سلو ښځو به سل بچي شوي وو او سین چې ده وې هر یو به د الله په لار کې عظیم مجاهد و، شهسوار مجاهد به انشاءالله یې. ورونو د دین مسله دا ده چې کوم یو کار سړی د راتلونکي زمانې د مستقبل سره تړي، انشاءالله دې ورسره وی. دا مسله ده. لکه مثلا یو کور جوړی نو انشاءالله زه به کور جوړوم. ډیوټۍ له ځې چېرته ځې؟ یاره زه دغه ته ځمه سهار له به که خیر زه خپل ډیوټۍ له ځم انشاءالله. انشاءالله څه معنا؟ که د الله خوښه شي. نو که د الله خوښه شي دا کار کېږي، که د الله خوښه نه شي خو نه کېږي. د نبي علیه السلام نه یو انسان راغی، یو سړی، او د یو شي تپوس یې ترې وکړو. د پیغمبر علیه السلام مبارک هم انشاءالله هیر شو. چې هیر شو وحې بنده شوه. بعضې ښځو پراپیګنډې کولې، بعضې مشرکانو د نبي علیه السلام متعلق پراپیګنډې شروع کړې. یو ښځه به مشرکه په مکه مکرمه کې هغې وې دله خو هغه خپل شیطان اوس نه راځي، عیاذا بالله. جبریل علیه السلام ته یې دا غلط نسبت کو. 15 ورځې پس حضرت جبریل علیه السلام راغی، 15 ورځې وحې بنده وه. دا آیت نازل شو، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. چې یو کار کې چې سبا به کوم، انشاءالله ورسره خامخا وایه. انشاءالله که ورسره ونه وایې داسې مه کوه بیا. نو نبی علیه السلام مبارک په خپله انشاءالله هیر شو. 15 ورځې وحې بنده و، 15 ورځې پس حضرت جبریل علیه السلام راغی. نو د دین مسله رونو دا ده چې کم کار کې او د راتلونکي زمانې اراده دي چې دا کار به زه کوم، نو دا به ورسره وایې که د الله خوښه شي. که پښتو کې درځي داسې وایې که د الله خوښه او د الله رضی، او که عربی کې وایې نو انشاءالله معنا څه؟ که چېرته شاء الله د الله خوښه وه نو ډېره ښه خبره ده. بغیر د الله د خوښې نه څوک کار کوم ځای کولی شي؟ د چا نه چاته نظر ولګي، نظر د خله نه لګي، او ته پوه شو چې زما نه خو د دې سړي نه له ښه شو او زما دا نظر ورته لګي، دته څه نقصان پیښیږي، نو وایې ما شاء الله کان وما لم یشأ لم یکن لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. دا ووایه. او که په عربی کې نه درځي نو پښتو کې ووایه، الله چې څو غواړي کېږي او چې څو نه غواړي نه کېږي. خو هر سړی ویلی شي که نه، الله چې څو غواړي کېږي، چې څو نه غواړي هغه نه کېږي. لا حول ولا قوة الا بالله. دا ورسره ووایه، نو ستا هغه بد نظر به هغه ته نه لګي. نو ګوره هر څیز کې د الله خوښه شامله که، رب العالمین به د امداد وکړي. نو حضرت سلیمان علیه السلام انشاءالله نه وی، چې وی نه وی، نبی علیه السلام فرمایي چې شی هسې لاړ. یعنې بچو هغه سلو ښځو بچي راونړل، که یې ویلې وي سلو واړو به زامن راوړی او هر یو به د الله په لار کې مجاهد و. دا د جهاد سره د شوق و، په دې سوچ چې زما د به سل هلکان پیدا شي او مجاهدین به یې رونو.
اسونه یې ساتلي وو. سهار او مازدیګر به یې په اسونو باندې لاس راښکه، لکه اس باندې سړی په دې شال لاس راکاږي، په دې سټ وله لاس راکاږي، خوشحاله یې ورته. هغه زمانه کې خو اس داسې و لکه دې زمانه کې چې توپ او ټینک څنګه شی دی. یو ځل د مازدیګر نه پس د اسونو چې کم مشر و هغه ته یې دا ټول جنګي چې کم اسونه دي دا را مخامخ کا، لږ زه معاینه کو، لکه یو کمانډر ان چیف یا یو بادشاه راشي او هغه د هغه خپل فوج د هغه ګوري، هغه پریټ او هغه قصې پسې هغه تماشه کوي. دارنګې دوی دا خپل زما چې څومره اسونه دي شاه سواران دي را مخکې کې لږ اندازه لو، ځکه عمر او ژوند یې ټول په جهاد فی سبیل الله کې تیر شو. اسونه یې را مخامخ کړل، دله یې ډېر زیات خوند ورکړ، کله یو اس باندې لاس را کله بل باندې، او اسونو مختلف قسمونه دي. خبره دې ته ورسېدله چې نور په پرېوتو شو، نور پریوزي حتی توارت بالحجاب، نور بس تقریبا پریوزي. اوهو خدای دا مې څه وکړل، دا خو د مازدیګر مونځ رانه لاړ، نور قریب دی چې پریوزي. اوس دې وخت کې چې زه اودس کوم مونځ کوم خو نور به پریوتي. د اسونو د برکته دوه کاره یې وکړل. یو خو یې الله ته سوال کو چې یا الله دا انور له غوندې ودروه چې زه دا خپل مونځ وکړم. فکر ته غلطي زما شوې ده، خو ما د الله په لار کې د اسونو تماشه کوله، د هغې معاینه مې کوله، نو خدای ما نه دا کار وشو، دا انور راته ودروه. نو یو روایت کې راځي چې رب العالمین یې دا سوال قبول کړ، نور یې ورته په انتظار که ادره د خپلو ملګرو سره مونځ وکړه. د هغې نه پس ښه د دې سونو د وجې د ما نه دا مونځ پاتې شو. قرآن حکیم کې الله فرمایي فتفقه مسحا بالیمین والاعناق، داسې دی که نه، شروع یې پرې وکړله، ویې را دې خوا کې اسونه یې ټول ذبح کړل، حلال یې کړل، زر اسونه یې په یو وخت قربان کړل، حلال یې کړل. اسونه اوس هم زمونږ په د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب کې خو دا مکروه تنزیهي د غوښه خوړل راجح قول دا دی، یو کې مکروه تحریمي راځي، یعنی بهتره نه ده چې سړی یې وخوري. خو شافعي صاحب او مالک صاحب او د احمد ابن حنبل مذهب دا دی چې دا غوښه پاکه ده، حلاله ده، هغوی یې خوري، او د هغې شریعت کې هم خوړل جایز و. زر اسونه یو وخت کې قربان کړل او ذبح یې کړل، حلال یې کړل. ولې؟ د دې د وجې نه ما نه مونځ پاتې شو. اوبه کې څوک داسې اوس د دوکاندار د لاسه د دوکاندارۍ د وجې نه مونځ پاتې شي، دوی به د هغه لږ وخت هغه ګټه د الله په لار کې خیرات کړي، سوال نه پیدا کړي. زمیندار نه د خپل ګوډ او د خپل زمیندارۍ د وجې د ماښام یا د ماسپښین مونځ لاړ شي، دوی به داسې وکړي ورېږه یو ګېډی ګني خیراتي ورکوم ځکه په دې د ما نه مونځ لاړ، یو دړی لوګان خیراتي ورکوم ځکه د ما نه پې مونځ لاړ. داسې که چا وکړل بیا به ترې مونځ نه ځي. نه اکثر مونږ مونځ له هېڅ اهمیت نه ورکوو، خلک خپل کاروبار کوي، ماسخوتن چې فارغ شوي دا مونځ به ټول په یو ځای وکړو، دا ډېره خطرناکه ګناه درونو. نو دومره سخي دي چې هغه ټول ذبح کړل او خلکو ته یې ویې ځای خیراتي غوښې چې څومره وړی نه وړی. یو ځل یې د الله نه سوال وکړو، بادشاهي هم درنه ده او پیغمبري هم درنه ده، وی الله ته خو بندوبست کړې د ټول مخلوق او ما له دې هم ډېر لوی طاقت را کړی دی، ځکه تېره جمعه مې ویلي چې سوال یې څه کړی و، رب هب لي ملکا لا ينبغي لاحد من بعدي، خدای داسې بادشاهي راکړې چې تر قیامته پورې بل څوک داسې بادشاهي ونه کړی شي، او الله ول هغه سوال قبول کړی. نو غله ډېره وه، پیریانو دیوانو به یې خدمت کو او خوراکونه میوې ډېرې وې، وی زه دعوت کوم ټولو څیزونو له ډوډۍ ورکوم. الله وی موږ په دا کار نشي کولی. وی الله ته اجازت راکړه، نو ستا اجازت غواړم. وی ښه ده درمې کې اجازت، غنمان او چې په هغه زمانه کې څومره غله ده، خو چې په پیریانو یې کار کو، هغه یې وکرل او د دنیا خوراکونه هر څه یې را جمع کړل او د دریاب په غاړه یې د ډوډۍ انتظام برابر کړ. باد یې تابع و، ما تېره جمعه کې درته ویلي و، هوا یې پې چالو کړه چې تاسو په دې لګئ چې دا خوراک څښا نه شي. پیریان دیوان یې مقرر کړل چې دې ته څوک څه نقصان ونه رسوي. پخلی لګیا دی، پخلی کېږي، د کبانو خپل خوراک تیارېږي او د مارغانو خپل تیارېږي، د انسانانو خپل تیارېږي، د پیریانو خپل خوراک، د هر چا خپل خوراک تیارېږي، لګیا دی. او ما تېره جمعه درته پوره تفصیل ویلی دی چې مارغانو په ژبو دی پوهېده او د په خبره هغوی پوهېدل، هغې سره به هم خبرې کولې. چې هر څه تیار شو، الله نه مشوره واغېسته، ځکه پیغمبر په هر کار کې د رب العالمین سره مشوره کوي. وی الله خو ډوډۍ شروع کوم خو د کم مخلوق نه مخکې شروع کوم. وی سلیمانه ستا خوښه ده چې چا نه شروع کې، وی د کبانو نه مخکې شروع کړو. د هغه دا خیال و چې دا کمانو ته به زه اواز وکړم، ټول به د دریاب دې غاړې ته راغونډ شي
او داسې یو له 20 بوجۍ به ورغورځوم نو کب به څومره خوراک کوي. یو کب چې 15 دانې غنم وخوري نو پرې مړېږي، یا یو چوټاکی غوښه چې وخوري نو دا پرې موړ شي، زیات نه زیات 1.5 کیلو غوښه چې وخوري نو مضبوط کب پرې مړېږي. نو ما د هغې انتظام کړی دی او د یوې ورځې د ډوډۍ بندوبست میلمستیا د یو وخت نه ده، د پوره ورځې میلمستیا ده. لا ولې وی د کال میلمستیا کوم وي دا خو بلکل نشي کولی، وی د میاشت کوم وي دا هم نشي کولی، وی ښه ده یو ورځې به وکړم وی دا هم نشي کولی. دا یې تمنا وه. وی د یو وخت خو به وکړم وی ښه ده ده وکړه، د ورځې نه وخت له راله خبره. نو وی ځه ټیک شوه، اعلان وکړه ستا اواز به زه د دریاب د ټولو کبانو ته او د حیواناتو ته ورسوم. په دریاب کې په لکو نه په اربهاو حیوانات دي او مختلف قسمونه دي، څوک د انسان په شکل او څوک د بل شي په شکل، څوک د بل شي په شکل، مختلف قسمونه دي. اواز یې وکړه ټول راجمع شو. وی تاسو زما نن میلمانه خوراک به زه در کوم، زه به د دریاب دې غاړې ته در غورځوم او تاسو پرې ټیل ټال نه کوئ، ټول به خورئ، د ټولو خوراک به رسي. نه چې څوک به پاتې کېږي. لکه اوس هم بعضې خلک اعلان کوي که نه، هلکه خدای موخه ګڼه ده خو ګزاره کوئ ټول به وخورئ خو څوک مخکې څوک وروستو. ډېره ښه ده. یو کب خوله راوچته کړه، چې راوچته یې کړه نو یوه جام یې د هغه غلې چې هغه په څو میله کې هغه انتظامات یې کړي وو یو طرف ته کېښوده او بله جام یې بل طرف ته کېښوده، خو چې شی یې راغونډ کړ سکنجه راغونډه شوه چې څومره خوراک و ټول په یوه نوړی د هغه کب ګېډې ته ورسېد. دقسې حق دق پاتې شو چې کاکا دا څه وشو، چې څه وه خو د یو خوړل، دا نور کبان به څه خوري او دا نور خلک به څه خوري. نو سړی خفه شي د غوندې که نه، وایي خو هر څه تا خلاص کړل. کب ته وایي اوس په خبرو د حیواناتو خو پوهېږي قرآن حکیم کې راځي، تېره جمعه مې درته ویلي هر څه خو تا خلاص کړل، دا دې نورو ته یې څه پرېښودل، هر څه دې خوړل. کب ورته وایي میلمه ته څوک داسې رټ جخام کړي لکه دا ما ته چې دې وکړه، زه خو تا نن میلمه کړی یم. بس دی پوه شو. وی روزانه ما له الله 2 نوړی دومره راکوي لکه دا چې څونه مې ستا دا وخوړه، 2 نوړی. نو نن چې ستا میلمه شوم د الله نه دې زه په ټیکه واخیستمه، نو یوه دې راکړه او یوه مې پاتې شوه، اوږې به ګرځم اوږې به ګرځم. رونو داسې ده که نه ده؟ رزق څوک ورکوي؟ الله ذوالجلال ورکوي. قسم ده چې رزق مونږ خلک وایو که غلا مې ونه کړله د لوږې به مړ شم، که ډاکه مې ونه کړله د لوږې، که رشوت مې وانه غېږ بچي به مې څه وخوري. او الله یو ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها، د دې ټولو د رزق او د روزۍ ذمهداري د رب العالمین ده. په دریاب کې څومره حیوانات، د ټولو روزي نه پټي شته او نه کاروبار شته او نه څه ډیوټي شته او نه ځمکې شته او نه دوکاندارۍ شته او نه کتابمندۍ شته او نه سبزي مندۍ، او ټولو له الله رزق ورکوي. ته وایې خو دومره رزق به د کمې خوري؟ له خپل بچي به خوري، لا بچي لویږي څنګه؟ دا دومره کبان پکې د کم ځای نه راځي. مضبوط حیوانات په دا ځمکه کې دن نه وګوره، داسې حیوانات چې هغه د ځمکې سر ته هم نه روځي، چینجي او داسې څونه ځمکه کې دن نه لویږي. چا له الله په لرګي کې رزق مقرر کړی دی، چا له الله په کاڼي مقرر کړی دی، چا له الله په اوبو کې، چا له الله په وچه رزق مقرر کړی دی، څوک په هوا الوځي، خو روزي رسان الله دې ټولو له رب العالمین رزق ورکوي. بس وی الله زما توبه ده، بس ما ته پته ولګېده چې بغیر ستا نه د مخلوق روزي او رزق بل څوک نشي پوره کولی. یو ځل په لاره روان دی مکې مکرمې ته ځي، ځکه ما بله جمعه درته ویلي و چې بیت المقدس یې جوړ کړ ډېر مزېداره والا. مکې مکرمې ته روان دی بیت الله ته، په دې علاقه چکر لګی، هوا تخت اوچت کړی دی. راغی د مدینې منورې په علاقه، هلته یې دمه وکړه او خپلو ملګرو ته نشاندهي وکړه چې دا یو پاکه ځمکه ده او نبي آخر الزمان به دلته هجرت ته راځي. به بیت الله ته راغی، د بیت الله طواف یې وکړ او بیا د یمن د سرحد سره یو ځای کې دمه شو. تا ته به یاد وي ما تېره جمعه ویلي وو چې 6 لکه خلک به ورسره یو ځای ګرځېدل. داسې نو لکه زمونږ د خلکو جهاز کې 5-5.5 خلک چې راځي، او کار به یې د دیوانو مارغانو نه اخیسته هدهد یې ساتلی و. هدهد مولا جرګک ته وایي، د اوږد غوندې سینې مولا جرګک. ده له الله یو صفت ورکړی دی، مارغانو الله صفتونه ورکړي دي.
یو خو ده به د چیټي رسان کار کو ډاګي، یو ځای نه بل ځای ته به یې خط لېږه، دله به یې ورکړه مخلوق کې به یې ونیوه به یې ورسو. نشانه را د ډېره برابري. دویم د اوبو د معلومات کار به یې ته اخیسته چې ته وګوره اوبه کوم ځای دي کوم ځای نشته. نو چې یو ځای ته به دې لاړ هغه به وایي چې دلته اوبه شته نږدې دي دلته لرې دي، نو بیا به یې پیریانو دیوانو باندې هغه ځای که نه اوبه به یې ترې ایستې. الله حیواناتو له پوره طاقتونه ورکړي دي. اوس دا ملا جرګک دا کار دی اوبه معلوموي. حضرت ابن عباس رضی الله عنه یو سړي تپوس وکړ. ابن عباس صحابي د نبي علیه السلام د تره زوی وی دا هدهد ملا جرجک کې دا کمال دی چې دی اوبه معلوموي. وی او وی څومره لاندې؟ وی په میلونو لاندې معلوموي چې دلته دونه اوبه دي، دلته دومره لاندې دي او دلته دومره اوچتې دي، دا پته ورته لګي. وی ښه نو چې دې دونه معلومات کولی شي نو چې دا ماشومان ورته لټ کېدي او په لټ کې ورته دانه کېښوده، نو په میل کې لاندې اوبه معلوموي او په هغه لټ کې هغه دانه نیني او هغه دانې له لاندې دې نیني چې دانې له لاندې لټ دی. که ټونګه پې وام نه هلک را باندې راوړي او نیسي مې. ښایسته جواب ابن عباس صاحب وله ورکړ. هغه ورته وایي وی اذا جاء القدر ذهب اللب وعمي البصر. وی چې تقدیر کله راشي که نه نو عقل هم ختم شي او سترګې هم ړندې شي. اذا جاء القدر ذهب اللب، د انسان عقل لاړ شي ختم شي، وعمي البصر سترګې ړندې شي. بیا په لاره به روان یې خله ته پته ده چې دا سړک دی، ورېږه یو خوا بل خوا به وګورم که نه چې څه شته که نه، لیکن دماغ یې کار نه کوي، نه یې غول شي ګاډي وایي مړ شي. دی لاړ چې ته داسې بره یو پرواز وکړو. دا د یمن د سرحد سره نږدې علاقه ده چې پرواز یې وکړه، یو بل ملا جرګک ورته د هغې علاقې په مخه ورغی. هغه سره یې خپلې خبرې اترې وکړې. څه کوې ته ده کمې؟ وی زه خو د شام یم او سلیمان علیه السلام سره ګرځم هغه سره راغلی. وی ته له کوم ځای؟ وی زه د یمن د علاقې یم د سبا. وی دلته دغه شته څه ابادي شته؟ او دلته خو یو ډېره زبردست ابادي ده، یو ښځه ده او د هغې نوم بلقیس دی او هغه د هغه خلکو مشره ده او د هغې لاندې د دنیا وزارتونه دي، ډېر ناشنا تخت شاهي دی، بلا فوج دی. دې ملا جرګک وی راشه معلومات به حاصل کړم او سلیمان علیه السلام ته باله ورسره لاړ. چې لاړ هغه ټول ارس یې په خپلو سترګو وکتل. دلته د سلیمان علیه السلام د مانځه وخت راغی. چې مانځه اواز راغی وی هدهد څه شو؟ هدهد نشته. بس غصه شو چې اوس دې نه مخ موږ ته اوبه ښوولې وې چې موږ اوبه راایستې وې چې مونځ هم کړی وې. لأعذبنه عذابا شدیدا او لأذبحنه او لیأتیني بسلطان مبین. یا به دې ما ته دلیل پیش کوي چې دلیل باندې به خبره کوي. ګوره داسې خبرې کوي لکه عام انسانان چې بل سره کوي. دلیل خو انسان پیش کوي، حیوان نشي پیش کولی. لیکن د مارونو ما تېره جمعه تفصیل درته ویلی دی چې د حیواناتو سره د هغه دغسې تعلق و لکه خپل عام لښکر سره چې څنګه کوي. د هغې په خبرو پوهېدل، خبرې جواب ورکول، هغې سره خبرې اترې کول. عام د لښکر د یو کاردار کار به یې تېره شو. او یا به ذبحه کوم او یا به یې داسې کوم چې سزا ورکوم چې دنیا کې به دا د چا چاله نه ورکوي. ساره ودبانۍ به ترې غونډې وباسم. دغه دی چې ملا جرجک راښکاره شو. چې راغې سلیمان علیه السلام ته پیش شو. چېرته تللی وې؟ څه دی کول؟ وی صاحب ما خو یو ناشنا خبره راوړی. جئتک من سبأ بنبأ یقین. یو ښار دی سبا ورته وایي. د هغې نه مې یو خبره او یقیني خبره مې راوړې ده. څه دې راوړي دي؟ هلته خو یو ډېر لوی قوم دی او ناشنا بادشاهي ده او یعبدون للشمس د انور عبادت کوي. د انور عبادت کوي صاحب. او ستا په ټول سلطنت او بادشاهۍ کې خو د انور عبادت نه کېږي، د یو الله عبادت کېږي. د دې غم په کار دی. وی رښتیا وې؟ وی بلکل رښتیا وې. وی زما یو خط وله ورسولی ګوت به پته ولګي. خط در کوم او چې خط وله ورسې نو یو غاړې ته کښېنه د هغوی نه غلې غوندې او تماشه کوو چې هغوی به څه وایي. د هغوی هغه معلومات به وکړي ماله به راوړی. خط یې ورته ولیکه. قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي فوټې خط دوه ګوتې خط یې ولیکه. انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی علی واتوني مسلمین. دا خط د سلیمان علیه السلام بادشاه له طرف نه دی او دا خط شروع د الله د نوم نه شوې ده. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم شروع کوم کم الله چې نهایت مهربان او ډېر زیات رحم کوونکی ذات دی. هېڅ کبر به نه کوې،
لوی به نه کوې په دې خپله بادشاه به فخر نه کوې او زما را طرف ته نه ته دی اعلان دی چې ټول مسلمانان شئ ما له راشئ ګنې نه مو پرېږدم. د سلیمان علیه السلام روب دبدبه د بلقیس ته رسېدلې وه د مخکې نه چې دا خط یې څنګ یوړه په مخوکه کې نو هغه به په شاهي محل کې دننه اوسېدله ډېر لوی تخت او تخت شاهي هغې کې ملاس سره دا بلقیس او د دا خط په دې سوړه وردن نه شي دروازې بندې وې هغه یې یوړه د هغې په هغه سینه د پاسه هغه خط ور وغورځو او لار یو ګوټ کې کېناسته. اوس د ښځې څه ګمان راځي چې دا خط به دې هود هود راوړي مولا جرګک به راوړي مارغان خو ډېر ګرځي په تاسو په چا خیال راځي چې دا شعر یې مارغه راوړه. دا چې را بیداره شوه ویې کتل خط یې په سینه پروت دی خط یې کولاو که خط د سلیمان علیه السلام او په خط باقاعده مهر لګېدلی دی اعلی قیمتي مهر ابه داسې و لکه دا اوس هم بعض انسان په لفافه کې د دې بورډ دا پرچیلي یونستی بورډ هغه چې په هغه لفافه کې بند کړي د پاسه پرې لاک ولګوي او د هغې د پاسه یو سټمپ مهر ولګوي چې پته ولګي چې دا کولاو شوی نه دی دغسې یو مهر یې پرې لګولی او بعضې مفسرین لیکي چې د عنبرو او د مختلفو خوشبودارو څیزونو مهر د دې واقعه مې دې لپاره شروع کړې ده چې تاسو ته د یو پیغمبر قوت طاقت معلوم شي د الله امداد او دې کې چې کوم مسایل دي چې هغه معلوم کړي ګټه خبره دا ده. نو خط چې لیکي لاول به خپل نوم لیکي دا عامه قاعده ده. نبی علیه السلام چې کومو بادشاهانو ته خطونه لیکلي دي اول یې خپل نوم لیکلی دی من محمد صلی الله علیه وسلم من محمد عبد الله ورسوله د محمد صلی الله علیه وسلم د طرف نه دا خط دی چې د الله بنده او د الله رسول دی. الی هرقل عظیم الروم یو بادشاه ته خط لیکلی د هغه نوم هرقل و عظیم الروم چې دا د روم بادشاه دی. نو علما د دې نه معلوموي چې خط لیکي مخکې به خپل نوم لیکي او زمونږ د پښتنو یا زمونږ د اردو والا د خط طریقه څه ده لاول چې چاته خط لیکي د هغه نوم ولیکي وروسته خپل نوم لیکي دا غلطه طریقه ده. ولې د مخکې خپل نوم ولیکه چې چاته ورسي چې هغه ته د مخکې نه پته ولګي چې دا د پلان کې خط دی. د هر چا د دوستانو د ملګرو یو بل سره خپل روابطي نو هغه بعضې وخت کې مونږ لم خط راشي یا تاسو لم راشي نو چې خط نیمې ته ورسوي نو زر یې وګوري لاندې چې ورېږه لیږلی چا دی ځکه دا انداز د بیان خو څه جدا غوندې معلومیږي دا خبره خو ډېره خشته ده یا ستغه ده یا د دمکۍ ده ورېږه چا را لیږلی دا خط نو چې هغه سړی په کړاو کې اچي او بیا وروسته ګوري چې کومه کرښه کې نوم دی نو د مخکې نه ورته خپل نوم ولیکه. نو یو د خط طریقه دا ده چې خپل نوم به باقاعده د خط په اول کې لیکي. دویم چا سره چې د ملاقات وکړو نو خپل نوم به ورته اخلي فلان کې یم. نبي علیه السلام مبارک یو صحابي دروازه وډبوله تپوس یې ته وکړې من څوک یې من هو هغه وی انا معنا زه یم. نو نبي علیه السلام وفرمایل انا زه خو زه یم انا څه ته وایي نوم اخله چې نوم دې څه دی. نو طریقه دا ده چې څوک د چا ملاقات ته لاړ شي او دروازه وډبوي او هغه ته تپوس وکړي نو دی فورا خپل نوم ورته وایي فلان کې چې د هغه په دماغو بوج را نه شي پته ورته ولګي چې د سړي سره د ملاقات ضرورت شته نشته دروازه کولی وکړم یا نه کړم. دا د مسلمانۍ طریقه ده. یا دې زمانه کې څوک په موبایل چا سره خبرې کوي یا په ټلیفون خبرې کوي نو چې سنګ میلاو کې نو فورا خپل نوم ورته اخلي فلان کې خبرې هغه ته پته ولګي چې څوک دی. نو بعضې وخت مونږ سره هم څوک خبرې کوي هلکه څوک ښه اوس مې لکه نه پېژنې ښه خدای نو علم الغیب خو الله دی ما ته زه پته لګي دا ښځه بس اوس لوی خلک شوی که نه اوس ته مونږ څه پېژنو ګوره بل سړی دې په کلاو کې واچو هغه دې په پریشانۍ کې واچو بې ځایه خبره دې اوږده کړه کېدي چې د هغه څه ضروري کار نو د مسلمانۍ طریقه باندې چې مونږ عمل کوو د دنیا او د آخر دواړه کارونو به راته اسانې روڼو. ما ته مخکې ورځو کې د ما یو شاګرد ټلیفون وکړ په بنیاتۍ نه هغه چې ټلیفون یې وکړ نو ما ته څوک یې یاره جوی ما خو سار هم درته سره خبرې کړې وې ته ما نه پېژنې خدایه نو سار خو ما سره پنځه شپږو کسانو خبرې کړې دي نو ته پکې کم یوې څه پته لګي ما نو دا شی به بالکل قطعا نه کوئ او په دې نیت یې کوئ چې دا د نبي علیه السلام مبارک طریقه ده نو الله به اجر او ثواب هم درکوي. نو که چاله ملاقات له مخکې لاړې خپل نوم به اخلې خط کې خپل نوم مخکې لیکه دارنګې په موبایل یا په ټلیفون چا سره خبرې کوي فورا خپل نوم اخله زه فلان کې خبرې کوم د هغه زړه غواړي خبرې در سره کوي که نه غواړي نه کوي یا کوم دوست یې مصروف یې ته به ووایي چې ورور لږ ساعت پس خبرې کوو او که خیر خو لکه مخکې خپل نوم اخیستل پکار دی. دویم نمبر د الله د نوم نه به شروع کوې بسم الله الرحمن الرحیم
ګوره سلیمان علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم وویل. نبی علیه السلام چې خط لیکي بسم الله مخکې کړی دی، خپل نوم یې رستو کړی دی. سلیمان علیه السلام خپل نوم د هغې نه مخکې کړی دی، بسم الله یې رستو کړی دی. نو د الله نوم باخلي بسم الله الرحمن الرحیم. که چا سره په ټلیفون خبرې کوي او که چا له ملاقات له ورلې نو فورا د بسم الله وایه، او یا چا سره خط لیکې نو بسم الله الرحمن الرحیم لیکه. زمونږ بعضې خلک د بسم الله په ځای دغه 786 لیکي، د دې حیثیت نشته. 786 څه شی دی؟ بسم الله د عربی الفاظ دي، د قرآن یو آیت دی بسم الله الرحمن الرحیم، او قرآن اسم للنظم والمعنا جمیعا، د لفظ او د معنا د دواړو نوم دی. نو 786 به ټیک د معنا ورکي، لیکن په 786 کې د الله برکتي نوم نشته. الله پکې شته؟ نشته. الرحمن پکې نشته، الرحیم پکې نشته. نو بعضې خطونو کې هم خلک بسم الله نه لیکي او دلیل څه نیسي؟ یاره جي دا خلک بیا سبدا به د دې احترام نه کوي، نو دا لارو کوڅو کې غورځوي. نو په دې وجه بسم الله نه لیکو. ښه نو چې تا لاندې خپل نوم لیکلی دی عبدالرحمن، نو رحمان د خدای نوم دی، دا دې ویل لیکه، هغه دې پکې لیکلی دی. د چا چې ترې خط ولېږه د هغه نوم دې لیکلی دی، په خط کې دې 50 نومونه لیکلي دي، جمنسی او متمني شرکت 50 یو خوا لیکلي دي او 30 بل خوا لیکلي دي، په چا کې د الله نوم دی، په چا کې د پیغمبر نوم دی. نو د هغې د احترام د سره نشته، د بسم الله نه به احترامۍ نه یېرېږي. اخبارونه خو ګوري، په هغې کې خو په سوونو د الله نومونه راغلي دي، د هغې د بې احترامۍ نه خبرېږي. د دوکان سودا خو د اخبار په کاغذ کې خرڅی، وایي دا جي د انګلیش اخبار دی، نو د انګلیش په هغې کې د الله نوم نیسو. د الله د نوم به پوره احترام کوي. ته بسم الله الرحمن الرحیم ولیکه، هغه سړی که د الله د نوم احترام نه کوي، پوه شه او خدای پوه شه. ته خپله غاړه خلاصه، که د واده خط لیږې، که د مړي خط لیږې، که عام خط لیږې، بسم الله الرحمن الرحیم ولیکه که نه. او هغه مسلمان دی چې چا له خط لیږې، هغه د الله د نوم احترام وکړي که نه. بشر حافي لوی بزرګ تېر شوی دی، بشر حافي په لاره باندې او زبردست دغه دی، د شرابخور دی او بدعمله زناکار په خپله مخکې زمانه کې، او شرابخانې ته روان و، شراب وله په لاره باندې یو خط ومونته، په هغې کې بسم الله الرحمن الرحیم لیکلي و. چېرته یو کاغذ ټوکله وه چې هغې راواغېست، د الله نوم دی پکې، زر فورا کور ته لاړ، کاغذ یې صفا که. هر انسان په زړه کې یو جذبه او یو قدر راځي، او هغې بند که، خوشبویي پې پورې کړه، او پخوا خلکو پټکي به په سرول، دا یو رواج و. اوس هم بعضې علاقو کې خلک پټکي د رواج د وجې نه په سروي، د هغه پټکي په هغه ول کې هغه د الله نوم ور ومنډه. یو احترام یې لکې راغی چې شرابخانې ته به ته پټکې به یې راواغېښت، میز پورې به یې ویزان که، وایي د الله نوم دی پکې، دننه به لاړ، او چې واپس به راغی پټکې به راواغېښت، په سر د پاسه به یې کېښود. یو نه بل نه تپوس کوي، خو شاګوند کې په بله شپه بیا رب العالمین په خوب کې ولید، زما سلام دې ولې ونه رسو؟ الله ما له حیا راځي چې ستا سلام دغه سړي ته ورسوم. دا خو زه ګورم که بل نوم باندې بشري، خو شرابي دي همدغه شرابي ته ورسوه. چې را بیدار شو چې تپوس یې کو، کور نه معلومات وکړل، بشر حافي وایي هغه تللی دی شرابخانې کلب ته تللی دی، شراب والا کلب، شرابخانې ته. بس الله حکم و حساب نه شو، نیغ راغی دروازې و، څوکیدار ته بشر شته؟ وایي وایي څه کوي؟ وایي شراب یې څکلي دی او نشه پروت دی. هله وایي ما ورته یاد که زه یو پلانکې مچیا راغلی، تا سره یې کار دی. چې ورغې ویې لکو او شرابو په نشه کړو، ورته یې ویې زه کلي هغه پلانکې مولانا صاحب راغلی دی، تا سره څه خبرې کوي؟ بس هغه ویې ګنده اسرائیل علیه السلام د هغه په شکل کې راغی. ځکه ما سره د مولانا صاحب څه کار دی؟ په ما څه کوي؟ دا جوړ اسرائیل علیه السلام د ملا شکل کې راغلی دی او جوړ چپه کوي مې، بېغمه کوي مې. بس هغه د یارې نه ته هغه صاحب هغه نشې هغه اثار ختم شو، په منډه راغی. چې څنګه راغی دا مولانا صاحب ورته غاړه وت، ورته یې یو خبره درته کوم، استاد په ذات ته الله قسم یې رښتیا بناته دی. وایي وایه څه خبره کوې؟ زر وایه څه چل دی؟ ورته یې ویې یاره لږ په سا صورت شه، ما بېګا 2 شپې وشوې چې رب العالمین په خوب کې لیدی دی او په تا سلام وایي. چې زه یې ولیدل، دا خبره یې واورېده، په ژړا شو، خپل پټکې را په سر کې وایي زه چې ځو ښه زه څه کوم او الله ما سره څه کوي. الله ګوره ډېر مهربانه ذات دی. سبقت رحمتي غضبي، د سل موقع د الله د قهر راشي، یو موقع د رحم راشي، هغه یو کم سل غضبونو ته نه ګوري، یو رحم ته ګوري. حدیث پاک کې راځي چې د الله سل رحمت لري، یو رحمت دنیا ته رالیږلی دی او دا په دې خلکو کې تقسیم کړی دی. وایي چې دا پلار او دا مور په بچي رحم کوي،
او تر دې حده پورې نبي علیه السلام فرمایي چې دا اس دا خپه په بچي کیږي او بچي چغه کی او دا اس د خپه اوچت کې رحم یې پرې راشي. یا لکه مثلا چرګه ده هغې بچو له ته ګوتې یو څه څونه ټونګې در باندې لګوي، دا رحم. یا د سپي بچو له ته ګوتې یو څه چکونه در باندې لګوي. وایي دا ټول د الله هغه یو رحمت دی چې تقسیم کړی دی په دې خلکو کې. د هغه یو رحمت په وجه باندې دا حیوانات او انسانان په خپلو بچو په یو بل رحم کوي. او یو کم سل رحمتونه الله ځان سره ساتلی دي. یرحم الله بها عباده یوم القیامت. د قیامت په ورځ به دا یو کم سل رحمتونه استعمالي او په خپلو بندګانو به رحم کوي. واقعي چې د الله دغه رحم را نشي زمونږ بلا ګناهونه دي، قسم دی مونږ څه نه کوو زما وروړو. نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه هم لږې سوچ کوو چې دا زه څه کوم، د الله ما سره څه کوي. وی اول خو مولانا صاحب نن نه پس زما توبه، بس الله په ما سلام وایي، نن نه پس زه به نه شراب څکم نه به ګناه کوم. او ورته وایي ته خپلې خبرې پرېږده، ما پوهې که چې تا باندې الله دا سلام سینګ ویلی دی. وی نور خو اسم نشته، دغه یو مسلماني مې شته، باقي چې زما عمره څومره بدعملي ده دا په مخ د ځمکه په چا کې نشته. اوس هم در شرابو په دې نشه کې در سره روان یم، خو یو نیکي مې کړې ده. وایي څه شی دی؟ نو د کاغذ پرچې وله سر نه راوویسته. وایي د الله دقه نوم مې په ځمکه مونځ و راوچت کړی مې او د هغې احترام مې کړی دی، د دې یو رکوټي نوم. او د زبیدې قصه مې درته نه ده کړې؟ د زبیده به الله د قیامت په ورځ باندې تپوس ترې کوي څه دې کړي دي؟ وایي الله ما خو بلا خیراتونه او نهر مې راوستلې مکې مکرمې ته. وایي دا خو ما طاقت در کړی، که ما نه وې در کړی طاقت او ما د بادشاه ښځه نه وې جوړه کړې، تا څه کولی شو؟ وایي زه په یو ټکي دې بخم. وایي نولی دې اوچته کړې وه خولې ته دې وړه او الله اکبر وویلی شو، زما نوم واغېشتی شو. نو تا سر سرتورو نولی دې واپس په پلیټ کې کېښوده چې د الله د نوم احترام کوم. نو سر دې پټ کړ، بیا دې نولی اوچته کړه، د ما د نوم په دغه احترام دې بخم. وایي اوس موږ څومره د الله د نوم احترام کوو؟ سړی ته وایي د الله لپاره ما ته څه مه وایه، د الله په نوم یې نه پرېږدې. قسم درته یو سړي وخوري په هغې اعتبار نه کوي. د الله نوم کاغذ د انګریزي اخبار، انګریزي اخبار کې د الله نومونه نیسته، هغې کې سودا خرڅوي، هغې نه بوتۍ جوړوي. اخبارونه موږ دقسې غورځوو، دا خو اسانه خبره ده. غونډ راغونډ کړه، پوټې تیلې ورته ورته کړه، یو غاړه کې وسوځوه، راوړه دریاب کې وغورځوه. زما وروڼو د الله د نوم، د پیغمبر د نوم، د جومات، د قرآن د کڅوړې، د جومات د دغه پولونو د دې به ټولو احترام کوو. دا زموږ مسلماني ده او دا زموږ شعائر الله دی. ومن یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. نو خبره مې دې پورې کوله چې بسم الله د خط په اول کې خامخا به لیکي، دا پکې لازم، بسم الله الرحمن الرحیم. او بیا کوټې لنډه خبره، الله تعالو علی واتونی مسلمین. کبر به نه کوئ، دعوت د اسلام در کوم، مسلمانان شو زما تابع شي. هغې چې خط وکت بلقیس، هغه خپل چې څومره جرنیلان او وزیران او خادمان او خلک ورسره دي، ورته ویې تاسو سره مشوره کوم، څوک هم؟ هغې ورته ویې نحن اولو قوة و بأس شدید، موږ خو ډېر لوی طاقت دی زمونږ، او فانظري ماذا تأمرین. باقي ستا مشوره ده، خو پام کوه چې لاندې خبره ونه کوي. زمونږ ډېر لوی طاقت دی، ډېر لوی لښکر دی او موږ ډېر مضبوط یو، موږ څوک نشي والی. که په موږ څوک هم حمله کوي موږ یې طاقت لرلی شو. ځکه ما درته ووایي چې د هغې ډېر انتهایي مضبوطه علاقه وه. سبا تاریخ لیکي دا د یمن، اوس هم د یمن په علاقه کې دا شته، او د یمن په علاقه کې قرآن حکیم د دې صفت کړی دی د سبا. دا دومره عظیم الشان علاقه وه چې قرآن کې الله تعالی فرمایي وی د دې یو بند جوړ کړی، یو بند یې جوړ کړی، بند. او هغه بند زه حیران یم، اوس ساینسدانانو ته ګورو، هغه زمانه کې وګورو، تاسو زاړه آثار قدیمه وګورئ، حیران بشئ. 3.5 میله بند و، د توربیلې څومره دی؟ 3.5 میله بند، د توربیلې ټول به 1 میل بني، د یو غر نه بل غره پورې 3.5 میله اوږد. معلومیږي دا چې په دې دنیا باندې یو دور د ټکنالوژي او د ساینس تیر شوی دی. دا بند په اسانه خو نه جوړېږي، دا یو بند. او قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي چې ښي طرف ته او ګس طرف ته باغونه وو. دا قرآن وایي، ګورې ښه، د الله کتاب دروغ نه وایي. او داسې باغونه وو په دغه علاقه کې چې هر قسم میوه پکې وه، هر قسم میوه، او خوشبودار بوټي پکې وو،
او مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي چې خالي ټوکری به د چا په سر و خالي ټوکری او د باغ په منځ کې به روان شو چې د په خپله لار به ته خالي ټوکری به یې په سر وه د باغ نه چې به وته نو ټوکری به یې د میوو نه بیا ډکه شوې وه دومره به باغونه د میوو نه ډکو را پرېوتل به په دا ځمکه میوې هر قسمه میوې وې پکې او قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي چې دې خلکو له ما بهترین رزق ورکړی الله قرآن کې صفت کوي نو الله چې صفت یې یو شي کوي نو به صفت تعبیر یې که نه په میلونو زما په خیال چې دی وخت کې زما ذهن کې نه راځي ما بېګا یو تفسیر کته 360 مربع میل خوده او کسونه خو چې دومره خو په علاقه کې باغونه خوارو او کم چې غټه شهرابه وه لکه دا تنګي والا شو یا د مردان شو یا پیښور یو طرف ته باغونه او بل طرف ته باغونه الله یو رزق ولا ورکړی او الله تعالی یو نعمتونه په دغې خلکو کړي او د دې تخت څونه به 40 ګزه اوږد د دې بلقیس تخت 20 ګز چوړایي پلنوالی 40 ګزه اوږدوالی 15 ګزه اوچت دا به د دې تخت 15 ګزه 45 فوټ ته جوړېږي دا زمونږ دا 10-12 فوټه کې جومات چت دی اندازه لګوه ته 15 ګزه اوچت او 40 ګز اوږد او 20 ګز پلن دا به د دې تخت او هغې باندې به ورسره خپل ملازمین او په 7 محلاتو دننه به یې تخت شاهي پروت او د ریخمو بسترې او د ریخمو ګدایانې او مختلف قسم غمی او یاقوت ناشنا بادشاه او پلارې بادشاه او د هغې نه پس دا بادشاه په تخت ناسته وه او بلا ګورنران د مختلفو علاقې له دې لاندې وو هغې وي زموږ مقابله څوک کولی شي ښځه هوښیاره وه ورته ویې داسې کار دی ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها ذله وی پارام کېنی سلیمان هم طاقت تاسو نه اورېدلې ما اورېدلې بیریان دیوان تابع دي او که زمونږ په دا وطن یې حمله وکړه مونږ عزتمن به ذلیله کړي هر څه به راله ختم کړي دا باغونه او دا وطن به تباه و برباد کړي داسې چل که وګورو یې د دې واقعي پیغمبر دی او کام بادشاه دی که دې پیغمبر یې خو تابع به شو او کام بادشاه بیا به ستاسو سره مشوره ومنم وی یو ډالۍ ورته لېږم یو تحفه او امتحان پې کوم که ډالۍ یې قبوله کړه او امتحان کې کامیاب شو خو دې پیغمبر دی او که دې کې ناکام شو نو عام بادشاه بیا ورسره جنګ کوو اوس تحفه ډالۍ څه ده ناشنا وی 1500 غلامان 1500 وینځې وله لېږم هلکانو ته د جنکو جامې او جنکو ته د هلکانو جامې هلکانو ته لاسونو کې بنګړي او لوپټې په سر چې دې دا پته لګولی شي که نشي لګولی قابل دی که ناقابله او مختلف قسم یاقوت او غمی او هیرې او لال جواهرات یې یو ځای کړل او اسونه او خان وی دا ټول به د سلیمان علیه السلام ته تحفه به شي او په منځ کې پکې یو ملغلره کېښوده هغې کې سورې کړی دی خو په داسې سینسي طریقه باندې چې هغه سورې کوږ دی وی صاحب یو صرف یو شی به ستا زه معلومات کومه چې دا اوتار یې ورسره کېښود پس نور یې غږ ونه هغه هدهد خو هر څه په د خپلو سترګو ولیدل راوالوت او سلیمان علیه السلام ته راورسېد سلیمان علیه السلام دا لوبه یې کړې چې 1500 هلکانو ته جنکو جامې چولي دي جنکو ته هلکان دا خو دا خبره تا پوه او بل دا دی چې ډالۍ تحفې رالېږلې ده او ستا معلومات کوي او یو ملغلره یې ښودې پکې سورې کوږ تار ورسره پروت دی تا معلوموي چې دا تار ته په دې ملغلره کې اچولی شي که نه شي اچولی په خولې به راته غږ نه کوي سلیمان علیه السلام نه چې دوی څنګه راورسېدل ډېر عزت او اکرام یې او ورته یې وی وګوره چې غوسه کېږي به او که په نرمۍ به خبرې کوي که سخته غوسه یې وکړل دا بادشاه دی پیغمبر نه او که په نرمۍ ستاسو میلمستیا وکړل دا معلومېږي چې پیغمبر دی چې راورسېدل سلیمان علیه السلام ډېره ښه میلمستیا وله وکړله په صحیح طریقه باندې او دغه دا ډوډۍ نه مخکې دا مونږ خو دغه طریقه ده چې مونږ خو به مونځ کوو او تاسو مونږ سره په دې خپل مانځه کې شریک شئ هغه قصه اوږده خو بهر کې اوبو ته یې کېنول نو د جینکو د هلکانو د مخ د اوبو اچولو طریقه خو هر چا ته معلومه ده هلکان څنګه په مخ اوبه اچوي او جینکې څنګه اچوي او لاسونه جینکې څنګه اینځي او هلکان څنګه اینځي نو پته یې ولګوله وی دغه خوا کې دا چا چې ښځو جامې چولي دا هلکان دي دې خوا کې دا نور جینکې دي او چې هغه پلیټ یې ورته کېښوده هیرې نو تاریخ لیکي تفسیر خازن لیکلی دي نو اوس بدې کې به تار څنګه اچوي اوږ سوري کې نرۍ تار اچول او ورته دا هم نه وي چې پکې واچوه نو د وینه نه یې دا کار واخیستو اوس حیوانات خو دي تابع که نه وینه خوله کې تارونې و په سوري کې وردن نه شو بل طرف ته ووته قصه غلا سره الله خو ګوره رب العالمین انسان
زه کله کله حیران شم که نه دا خبره اوږدېږي نو ممکن د بله جمعه به څه باقي وکړم خو کله کله زه حیران شم که نه د حیواناتو یو کتاب مې کته دا کونې نه دی کونې دا کم چې په سارو کې کم کېږي حاجي صاحب دې کونې د الله تعالی دا یو طاقت ورکړی دی د غوږونه تیز دي قاري طویي صاحب رحمت الله علیه لیکلي چې په هندوستان ته موږ یو ځل لاړو دارالعلوم دیوبند محتمن دی یو علاقې ته موږ په هندوستان کې لاړو هلته کې بانډې ته لاړو موږ هغه خلکو ته چې تاسو خو ډېر ښه خوشحاله به یې د باندې ماحول دی وی هغې وی چې موږ د بیزوګانو نه ډېر تنګ یو بیزوګان راځي او زموږ کټوۍ له لته ورکړي ورڅه توی کړي ډوډۍ رانه تښتئ نو وی ما دا چل وکړو چې زهر مروج سنکیا وی هغه مو په اولو کې ګډ کړل ډوډۍ مې ترې جوړې کړې ډوډۍ مې ترې جوړې کړې وی موږ هلکانو وی بره په چت باندې مو ورته هغه زهر او هغه ډوډۍ مې ادا کړلې چې د بیزوګانو به مو خلاص کړم وی مونږ ورته ملګري ولا ناست وي دې کې یو بیزو راله وی چې را ډوډۍ اوچته کړله او پلاول یې پوزې له یوړه بوی یې کړه وی کېښوده لاړه وی لږ ساعت پس یې م کتل یو څو بیزوګانې نورې راغلې وی هغې م هغه ډوډۍ بوی کړه او واپس یې کېښوده او لاړې وی چې لږ ساعت پس یې م کتل وی بلا بیزوګانې راغلې او هر بیزو سره شنه پاڼه ده شنه پاڼه او هغه شنې پاڼه یې کېښودې او په هغه ډوډۍ یې شروع کړه وی هغې ټوله وخوړه او هغه یوه شنه پاڼه یې ورپسې وخوړه قسم دی هغه زهر یې پړل کړ غږ یې مته و یو ملګري راته خبره کوله تبلیغي ملګري و هغه افریقې ته تللی و یو ملګري دا واقع کوله وی افریقې ته یو ملګري تللی و نو هغې یو کس پکې ږیره ویښته سپین و نو بعضې خلک خو ږیره تورئ هغه افریقې ممالک هم داسې دي چې لرې دي هغې کې بعضې وخت کې دوکانونه هم نه میلاویږي او دا کالاکولا والا څه دی هغه هیر څه شی دی هغه کلر والا څیزونه میزونه هم ورسره لکه یې سوچ کړی چې دا یو ډبې به پرېږدو چې اخره کې ځو دا به استعمال کړو چې وطن ته ځو د پار کې په سپینه ږیره څوک څه کوي کور کې په کارېږي توره ږیره ښه نو بهر کې خو چې هلته کې څنګه اخري ورځې شوي دي که نه نو ده اوس وي ناست دی نور ته چې دا ږیره به ځان له توره کړم ځکه روان وي پاکستان ته نو هغه ملهم یې راغېستې دی هغې خوشته کړې دي نیمه ږیره یې توره کړه نیمه پاتې ده چې دې کې بیزو راله بیزوګانې ځنګل کې لرې وې هغه شی یې ترې واخېسته هغه ده خو اوس ږیره توری هغه شی یې ترې واخېسته هغه ملهمه او اخوا ته یې دریاب ته وغورځول اوس دا غریب حیران دی چې خدایه څه په غم وړېدم اوس به مې نیمه ږیره توری نیمه به سپینی اوس دکان به کوم دی پیدا کوم او دا باقي دارو به کوم دی پیدا کوم دا ملهم دا څه په مصیبت وړېدم وی داسې لوبه وکړله چې اوس لږ ساعت پس هغه بیزو راله وی مونږ چای یا ډوډۍ یا څه شی پخاو نو وی څه ډکي راوړل ډکي او هغه ډکي یې په هغه اور کې واچول او هغه سوځئ مونږ ورته غوسه وي چې زمونږ د ملګري نه خو دې دغه تښتولې ده خو کېدی چې دا بله بیزو وي هغې وی هغې ایرې کړله او هغه ایرې راواخېستې داسې په ځان پورې مه ږیوسه او وی مونږ ته نیغه نیغه ګوري وی مونږ ملګري ته وایي چې دا هلکه دارو یې دله جوړ راوړل ښه ځکه چې دا ایرې یې یې جوړې کړې که نه او دا مونږ ته نیغ ګوري او په ځان یې مږي دا دارو دی تا له څه دارو مه راوړي دي وی خیر هغوی چې ناسې په بد مصیبت ونړوي مونږ وي چې نه دا پورې که څه چل پکې شته وی هغه ایرې یې راواخېستې چې د راشه تجربه خو به پې وکړو نو هغه یې په هغه ږیره باندې پورې کړې چې څنګه یې په ږیره پورې کړې چې لږ ساعت وشو ټول ویښته ترې وغورځېدل یا خدای دا څه په غم د بیزوګانو ووړېدو اوس به دلته کې کال مخکې په تبلیغ کې تېر کړه کلي ته به زوی به چې ښه نو دا دنه جوړ شو دا تبلیغ له دې ږیره دې دغه کړله خدای څه په مصیبت وړ مونږ هم پریشانه وو چې دا اوس دا غریب دا به څه کېږي او بیزوګانو پس چونکې هغې زغلو وی چې څو ورځې تېرې شوې که نه او هغه ویښته د هغه ملګري واپس راوختل تک تور راووتل واپس تک تور راووتل یو شان تور یو سپین ډکې م پکې نه ورته بیزو ته الله وله دا یو شعور به ورته ووایو یو پویه به ورته وایو ورکړې ده دا حیوانات دا وګورئ تاسو د مارغه ته یو چنچڼې ته وګوره ځان دغه جوړه کړي په کېږې واچي د هغه خپلو بچو سره تربیت کوي تا نه به هسې تښتي او چې د بچو ورودي شي بیا به هغه څونه پینګار به کوي وزرې به وایي د مارونو نو خبره مې څه پورې کوله چې دا هدهد د هغه ځای نه ټول پوره معلومات راواخېستل راویړل او بیا د هغه دغه نه څه ورته ویلې کېږي دغه نه کار واخېست هغه مدې په هغه دغه کې پې وردنده کړو وی نه نه او بیا ورته ووی چې دا هدایا مو واپس کې او زه په دې نه دوکه کېږم او بلقیس ته ووایه چې دومره لښکرې درلېږمه چې د هغې بس دغه ني سر او
او ویښ پې نه معلوم او زه تکړه شم. جناب هغه چې واپس سوال جواب لاړ، بلقیس خو پوه شوه چې دا خو د الله پیغمبر دی، استازي ورپسې واپس راولېږه. وایي داسې کار دی چې بس موږ ستا د مقابلې نه یو او موږ ستا پیغمبري منو، ستا نبوت منو، او ټول د سبا او د یمن د علاقې خلق به تا ته به حیثیت د مسلمان حاضري کوي. ګوره د پیغمبر طاقت ته معجزه ده او د الله تعالی امداد. باقي دوه څلور خبرې دي، وخت کم دی، دا به انشاءالله آینده جمعه کې درته ووایم. او دی وایي چې زموږ یو ملګری د پلار یې وفات دی، الله تعالی یې د هغې مغفرت نصیب کړي، ټول مردګان دی الله وبخي. اخر وخت کې دی الله زموږ په خولې دا کلمه نصیب کړي، لا اله الا الله. اشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا. ډېره جمعه مو دې ځای پورې خبره رسولې وه چې حضرت سلیمان علیه السلام د سبا چې کوم بادشاه و بلقیس د هغې ډالۍ او تحفې واپس کړې او مضبوطه دمکي ورکړه چې زه د ډالو شوقي نه یم. انتم بهدیتکم تفرحون. په ډالو او په تحفو باندې تاسو خلک خوشحالیږئ. در حقیقت د دین مسله دا ده چې څوک چاله ډالۍ او تحفه یوسي نو هغه قبلول پکار دي. دې سره د انسان مینه زیاتیږي، محبت زیاتیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو بل له هدایا یوسئ، تحفې یوسئ، ډالۍ یوسئ، په دې به مو یو بل سره مینه زیاته شي. نو حضرت سلیمان علیه السلام ولې دا تحفې واپس کړې؟ بعضې علما خو دا لیکي چې د هغې ځان له شریعت او زموږ ځان له شریعت دی، د هغې په شریعت کې د غیر دین او غیر مسلم نه ډالۍ قبلول جایز نه و. و اصل خبره ورونو داسې نه ده. بلقیس چې دا تحفه او ډالۍ سلیمان علیه السلام ته رالیږلې وې نو هغې معلومه و چې دې بادشاه د پیسو شوقي دی، د دولت او د ډالو شوقي دی، او که واقعي د الله پیغمبر دی. هغې د یو امتحان په شکل کې دا تحفې او ډالۍ رالیږلې وې. سلیمان علیه السلام خو یوازې بادشاه نو، د الله پیغمبر و. هغه ته وحي سره معلومه شوه او هدهد هم ورته الوي چې تا باندې یو امتحان کوي، که ډالۍ دې قبولې کړې ګورې بیا ستا متعلق به د هغې سوچ دی چې دی یو عام بادشاه دی. نو په دې وجه هغه تحفې او ډالۍ قبولې نه کړې او دمکي وله ورکړه چې داسې لښکرې درلیږم چې د هغې د مقابلې به څوک نه او تاسو سره به زه پوه شم او یا به ایمان راوړی مسلمانېږئ به هله به م پرېږدم. ګنې داسې لښکرې درلیږم چې د هغې مقابله تاسو نه شئ کولی او واقعي د چا انسانانو باندې لوی حکومت وي او پیریان هم د هغه تابع وي او هوی هم تابع وي او مارغان هم تابع وي، د چا پلار به ورسره جنګ وکړي. او د ټولو نه لویه خبره خو د الله امداد دی، ځکه دا ټول هر څه خو ورته الله تابع کړي دي. د الله امداد دی. د الله امداد کې چا سره وي او هغه په طاقت کې لږ وي، کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن الله. نو د الله په حکم او د الله په طاقت وړه ډله هم په لویه ډله غلبه حاصلولی شي. ډالۍ چې کله واپس بلقیس ته ورسېدلې او د سلیمان علیه السلام دمکي هم ورته ورسېدله نو فورا هغې بیا خپل میټینګ راغوښته او خپل وزیران او چې کوم فوجي مشرانو ټول یې راغونډ کړل او بیا هغه خپله سردوباره کړه خبره چې یاره دا سړی عام بادشاه نه دی او دا د الله پیغمبر معلومیږي. د عام بادشاه خو پیریان تابع نه، ده خو پیریان هم تابع دي. د عام بادشاه خو مارغان تابع نه، ده خو مارغان هم تابع وي. د عام بادشاه خو هوا تابع نه، ده خو هوا هم تابع ده.
نو ګورې چیل چال ورسره نرې پکار او ورتلل پکار دي. موږ به ورشو چې دې راځي او په موږ حمله کوي او موږ رسوا کوي، د هغې نه ښه دا ده چې موږ مخکې ورشو او بیا ګورو پخپله به ووینو که خبره همداسې وه نو ښه ده که نه، مسلمانان به شو، د دین به قبول کو، بادشاهي به پاتې شي په خپل حال. او که بالفرض دې رښتونې وي او موږ بیا هم د دعوت قبول نه کړه، د پیغمبر موږ بیا هم د مرسته او نه کړه، موږ په ایمان راونله، نو اخرت هم تباه شو، دنیا هم غرقه شوه، بادشاهي به هم لاړه شي. ګوره هوښیار بنده و. هغه چې کوم ایلچي و فورا یې ولېږه چې ته لاړ شه او سلیمان علیه السلام ته ووایه چې موږ لا تا سره جنګ نه کوو، موږ درځو، هلته به سره خبرې کوو، موږ ستا ملاقات له در روان یو. ملکې بلقیس چې کوم بادشاه ده زموږ، هغه سره د خپلو وزیرانو، د خپلو مشیرانو، د خپلو کاردارو ستا ملاقات له درځو، سره مخامخ په مخامخ به خبرې وکړو. حضرت سلیمان علیه السلام پوه شو چې دا را روانه ده، انشاءالله چې دې کې به الله خیر راوباسي او دا به الله تعالی مسلمانه کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم دا عادت مبارک و چې په یو قوم به حمله کوله نو مخکې به یې وله دعوت ورکړه، ایمان راوړې که نه راوړې. که دعوت به قبول کو مسلمانان به شو، خبره به خلاصه شوه. او که دعوت به قبول نه که بیا به یې ورته وی چې ښه نو بیا هم در سره جنګ نه کوو، زمونږ حکومت ومنې، زمونږ مشري ومنې، زمونږ ټکسونه ومنې، جزیه ومنې، غږ درته نه کوو. او که دا به هم ونه منله نو د هغې نه پس به یې ورته بیا وی چې ښه نو بس را میدان ته شئ چې سره یو بل سره جنګ وکړو. دا زمونږ د مسلمانۍ طریقه ده. او هغه سلیمان علیه السلام هم په دې پوه شو. نبی علیه السلام مبارک یو ځل جهاد له صحابه لیږل چې کوم صحابي مشر کړی هغه ته وایي سر دست جنګ مه کوه، لاول دعوت ورکه، که ستا دعوت یې قبول کړه ډېره ښه ده. وی که یو قسم الله ستا په لاس مسلمان کړي دا تا له ډېرو غټو او قیمتي مالونو نه بهتره خبره ده. او چې مخامخ کېناسته نو نبي علیه السلام مبارک ورسره ډېرې نرمې خبرې شروع کړې. ویې مې چې صاحب دا خو هغه خراب سړی و او تاسو ورسره ډېرې سختې ډېرې نرمې خبرې مخ په مخ شروع کړئ. وی عایشې الله نرمي خوښوي، نرمې خبرې مخامخ کوه، خو اخلاقو باندې چې کم کار کېږي دا په سخته نه کېږي، په نرم خوی په ښو اخلاقو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملګري چې څومره کافر په هغه زمانه کې ملګري شو، مسلمانان شو، نو زیات تر د نبی علیه السلام د ښه خوی، د نرمو خبرو، د ښو اخلاقو برکت. نو موږ به یو مضبوط استقبال کوو. یو دا دیم یو عظیم محل جوړو چې دا زموږ دا قوت او طاقت وویني او دا پوه شي چې ګورې ده سره یوازې د بادشاه طاقت نه دی، ده سره د پیغمبر طاقت هم دی. یو ناشنا محل یې جوړ کړه مزېدار، ځکه د یمن نه شام ته مزل هم ډېر دی. او بیا جناب په هغې کې شیشه ولګوله، داسې شیشه ولګوله لاندې اوبه دي او د پاسه شیشه ده. او دې زمانه کې خلک وایي ساینس ترقي وکړه. زه چې دا حالات ګورم سلیمان علیه السلام د زمانې زه یم دا څه ترقي ده، ترقي هغه زمانه کې وه. داسې شیشه یې ولګوله چې لاندې مکمل اوبه دي او د پاسه ورباندې شیشه لګېدلې ده. نو شیشه چې سراسري وي پکې ګوره زه کله طالبانو ته ویم په دې شیشه کې جوړم نو جوړ پکې نو که جوړ راشي په یو شیشه کې او دوه شیشې یو ځای کړئ د هغې پته لګي چې دا شیشه ده که نه لګي، جوړ نه پته لګي، اوبه هم پکې راوځي، جوړ کرک کېږي ماتېږي هم. او چې شیشه داسې وي چې جوړ پکې نه کوله وي او ته پکې ورننوځي نو بیا پته نه لګي، بیا بنده ته دا ښکارېږي چې یاره دا خو شیشه نه ده لاندې اوبه لګېدلې دي. او چې انسان پې ګرځي او لښکر پې د پاسه ګرځي او 50 شپېته زره او 2000 کسان پې د پاسه ګرځي اندازه ونه کړو چې شیشه به څنګه شي. دا به وړه شیشه نه وه. امریکې وایي او برطانیې وایي لاندې په سمندر کې د شیشې پول جوړ کړی دی او پکې روډ روان دی. امریکا به هم جوړوي او برطانیه به هم جوړوي، خو ابه داسې نه لکه د سلیمان علیه السلام چې څنګه ده. ځکه ملکې بلقیس سره خو په زرګو لښکر را روان دی، په دې بوت پاسه تېرېږي. او دارنګې د سلیمان علیه السلام خپل په زرګو لښکر استقبال کوي. او یوازې لښکر نه دی، اسونه دي ورسره او نور ساز و سامان دی ورسره. نو دا شیشه به څنګه شیشه به وه
د دې را روانېدل هم شوي دي، دا هم په لاره کې نږدې ده. یو کس په کار دی چې زر دا تخت راورسوي. او ما تېره جمعه درته ویلي چې تخت به د هغې مفتي شفیع 15 ګزه اوچت او هغه داسې رپورټ تخت نه دی لکه زمونږ کورسی او میز چې دی، په هغې ریخم او په هغې باندې قالینونه او په هغې د هغې کورسی او د هغې پوره نظام پې پروت دی. دا بس زر څوک راورسوي. 3 خبرې دي. قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک. صاحب زه راورسوم درله خو دومره ټیم به لګي چې ته څونه ساعت کې د پاسې دومره ټیم کې رارسو. لکه سړی چې کیني او د ناستې نه بیا پاسي، یو سیکنډ یو منټ نه کم لګي، یو سیکنډ پې لګي، یا سیکنډ نه به لږ زیات لګي، دومره ټیم کې درنه رارسولی شم. او زه په دې لقوي امین صاحب مضبوط یم، رارسولی شم، د ځانه خبره نه کوم، طاقت مشته. ها بس دا پیري خبره وکړه، سرکشه پیري، مضبوط کبرجن پیري. او صاحب فکر به نه کوې چې دا رارسوم نو په لاره به دې څه ملغلرې او یاقوت او مرجان او څه شی به دې پټ کړم، ځکه هغه خو قیمتي تخت و. نه امانتګر یم چې څه پکې دي ابه امانت ټول درته رارسېږي. نو سلیمان علیه السلام ممکن ده چې دې خبرې ته متوجه شوی وي چې وکړه دا کار، خو هغه یو ټکې استعمال کړه چې اني علیه لقوي، زه طاقتمن یم، دا کار زه کولی شم. دا خبره یې درته پرې نه وتله. ټیک ده، دا ټیم خو ډېر لږ دی، زر یې رارسولی شي، خو قبر دې وکړه جناب، لویي دې وکړله. لویي ښه شی نه دی، لویي د الله نیک وښه، خبره دې درسته ونه کړله. او واقعي پیریانو له رب العالمین دا طاقت ورکړی دی. ما 13 جمعه نه مخکې جمعه درته ویلې. بل یو کس قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک. بل یو کس دی چې هغه سره د کتاب علم دی، پویه د عالم دی. د سلیمان علیه السلام وزیر دی حضرت آصف. هغه وایي چې ګوره اوس هڅه وایي وی صاحب زه یې درته رارسولی شم د سترګې په رپ کې. دا بل خو ډېر ټیم یاد کړ چې زه پاسم په پاسېدو خو لا وخت لګي، نه سترګې رپ، خو چې سترګې دې پټې کړه او بیا دې کولاو کړې شی به تیار پروت وي. اوس د دې سړي خبره په 2 وجو بهتره وخته. یو دا چې دا پوه دی، د کتاب علم دی ورسره، عالم دی، د هغه مخکې په نسبت هغه سرکشه پیری کبرجن. او بل د ده رارسول هم زر کېږي. نو زموږ مفسرین لیکي چې ده په کم حکمت رارسو، ځکه پیري خو ځان له یو جنس دی، هغه له خو الله یو طاقت ورکړی دی. او دا خو عام انسان دی، نو دی یې څنګه رارسوي؟ وی ده سره د الله نوم د اسم اعظم برکت و. اسم اعظم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زما په نومونو کې یو نوم دی، لوی نوم د الله تعالی. څوک چې د دغې نوم په توسل مانا سوال کوي، نو زه ورله هغه سوال هغسې قبلوم چې څنګه دی غواړي. اوس ګوره دعا خو انسان چې وکړي نو د انسان دعا قبلیږي، خو د قبلېدو مختلفې طریقې دي. کله چې ته څه غواړې هغه الله درکړي، کله چې اسم اعظم څه شی دی؟ دا څوک خو د الله دا نوم الله وایي دا اسم اعظم، د الله خپل نوم دی، دا الله دا نوم یې ښودی دی، اسم اعظم دی. خو اعتقاد غواړي رونو، پوره تعلق د الله دا نوم. ګوره روحاني اسباب چې څومره دي نو هغې کې عقیده او اعتقاد شرط دی. ظاهري اسبابو کې د عقیدې ضرورت نشته. ډسپلین ګولی دې وخوره که عقیده دې پې وکني، خو چې خېټې ته دې ورله نو خوله درنه وباسي. اوبه دې وڅکلې که دې پې عقیده وکني نو تنده دله ختموي. او روحاني اسباب هغه اعتقاد غواړي، هغه خو ظاهري سبب دی چې ستا کار کوي، هغه خو د الله او ستا منځ کې یو نسبت دی. نو انا عند ظن عبدي بي چې په الله دې کوم اعتقاد راغی رب العالمین هغسې درته پوره کوي. ولې نبی علیه السلام فرمایي صورت فاتحه کې د هر مرض شفا ده. نو نبی علیه السلام دروغ خو نه وایي، هغه رښتیا وایي. اوس ته وایې لکه زه بیمار یم، صورت فاتحه مې په اوبو ولوستله او مې اوس زه جوړ نه شوم. ګوره روحاني سبب دی، کلک اعتقاد غواړي. که ستا په الله دا یقین وي چې واقعي همدا فاتحه دلوله مو ماله پې الله تعالی شفا راکوي، خامخا دله الله شفا درکوي. خو زموږ اعتقاد کمزوري، متزلزل یو مونږه. یا الزمزم لما شرب له، نبی علیه السلام فرمایي زمزم چې د کوم مقصد له اوس که الله هغه مقصد درته پوره کوي. او تجربه هم داسې ده. د نبی علیه السلام په حدیث کې تجربې ضرورت هم نشته، خو تجربه هم داسې ده.
د ډوډۍ دپاره بعضې حضراتو شپږ میاشتې د زمزم په اوبو ګزاره کړې ده، نه یې د اوبو ضرورت راغلی دی بې دې او نه د ډوډۍ، او د بیمارۍ دپاره علاج دپاره استعمال شوي دي، الله پې بیماري هم ختموي. ډېر خلک وایي مونږ خو زمزم اوبه څکو نه جوړېږو، هغه اعتقاد او یقین کمزوری دی. نو اسم اعظم دې سړي ته زده و. یو سړي د نبي علیه السلام په مخ کې دعا کړې یسألک باسمک الاعظم الذي استأثرت به نفسك في مکنون الغیب. وی خدای ستا په هغه اسم اعظم سوال کوم چې تا په خپلو کوټو خزانو کې ځان سره پټ ساتلی دی. هغه لږ دې دعا قبوله کړه. ګوره یاد ورته نو چې کوم دی الله تا ته معلوم دی که نه. بل سړی سوال کوي اسألک اللهم بأنک انت الله لا اله الا انت الحنان المنان ذو الجلال والاکرام. نبی علیہ السلام او فرمایل وی د الله په اسم اعظم یې سوال وکړه ان دعا به قبوله شي. بهر کیف د مارونو دغه سړي سره آصف سره اسم اعظم د اسم اعظم په برکت به ده به د هغې استحضار وکړو، د الله نه به یې پې سوال وکړو، او سوال یوازې په ژبه نی، سوال په زړه کې مي. چې زړه کې انسان خپله مدعا حاضره کړي، که ته دا ووایې چې هغه سوال خو هم ټیم غواړي که نه، اسم اعظم ډلولو باندې هم وخت لګي، او سترګې رب خو ډېر معمولي ټیم دی. د زړه استحضار او په زړه کې الله ته توجه ورکول بیا د الله تعالی دعا قبلولو باندې ټیمونه نه لګي. د حضرت ابو هریره رضی الله عنه قصه مې درته نه وکړې چې راغې څنګه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته مور ووایه وی سید دغه دې مور بیا وویله ما واپس کافر کړی چې کافر شه. وی هر وخت مې وایي ته زما د مور دپاره دعا نه کوې چې الله زما مور مسلمانه کړي، او مور سره چوکه یا لرګي لاس کې ورپسې راځغلي او جومات ته ورپسې راننوته، او ابو هریره صاحب ته مخکې دې منډې وي نبي علیه السلام ته راغی وی سید دغه دې راپسې راله، اوس تا مخکې مې هم وایي. نبی علیه السلام مبارک سر اوچت کړ دغسې لږ معمولي غوندې خدای د ابو هریره لمونځ مسلمانه کړي، او چې دوه درې قدمه را مخکې شوه وی ترورې یا خورې څنګه رالې؟ وی صاحب اسلام ته مې کېږي ما ته مسلماني وښایه چې الله مې مسلمانه کړي. سکندونه کې رب ته سترګې. انسان په خپل کار کې کړاو ته مشقت ته ستړیوالي ته محتاج دی، الله په خپل کار کې دې څیزونو ته محتاج دی نه. یو کون سره هر څه فیصلې کوي. نو دا مې دې پورې وي چې دغه انسان ته اسم اعظم یاد و، بس الله پوه کړی و، د کتاب پوه و ورسره علم و ورسره عالم و، هغه له الله دا طاقت ورکړی دی. نو ځکه سلیمان علیه السلام د دې سړي خبرې له توجه ورکړه چې دا عالم دی، دغه سرکشه پیرې به خپل کار کوي، ده له توجه ورکول پکار. نبی کریم قرآن حکیم کې چې الله تعالی کم وخت کې فرمایي چې حضرت آدم علیه السلام الله خلیفه جوړو. ولې خلیفه جوړ کړو؟ فرشتو سوال وکړه، الله وی که عبادت له پیدا کړې خو مونږ کوو که نه، مونږ ستا ښکلی عبادت کوو مزېدار، او چې دغسې د ده نه مخکې څوک پیدا کړي دي پیریان دې پیدا کړل، څومره فساد یې په مخ د ځمکه کوو، الله امتحان ته اخلي. دا ورته نه و چې ودرېږه یاره یو میاشت تاسو هم عبادت وکړئ او په آدم علیه السلام هم زه عبادت کومه، ګورو سره چې کم یو به زیات ښکلی عبادت کوي. نه، د علم امتحان ته اخلي، او د علم په امتحان کې حضرت آدم علیه السلام کامیاب شو، نو خلیفه جوړ. زما رونو اصل څیز ګورې علم دی، پویه ده ښه، الله دې مونږ ته د دین پویه نصیبه کړي. که د دنیا پویه هم کم قوم سره نی دا قوم تباه دی. نن د دنیا پویه امریکې سره او لندن سره ده، ټول مسلمانان ورته محتاج دي. علم نه بغیر کار کوم ځای کېږي. د دنیا پویه مونږ له پکار ده، خو اصل پویه د دنیا نه ده، اصل پویه د دین ده. د دین پویه چې چا سړی د الله په نږدې. ترمذي شریف کې زمونږ احادیث را روان دي، پرونه داسې تېرېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د عالم د فضیلت متعلق وی په یو عام عبادت گزار سړی چې ډېر زیات عبادت کوي عابد، او بل حدیث کې راځي مشکات کې تېرېږي چې د نبی علیه السلام نه تپوس وشو چې یو سړی عالم دی او بل کس عبادت گزار دی او ډېر هغه عالم صرف فرض منځونه او عبادت کوي، نفل نه کوي. نو بهر کې ورته وایي چې ما سره زه د رب د سترګه کې را رسولی شم. سلیمان علیه السلام ورته وایي ته دا کار وکړه، ډېره خبره ورسوه. خو چې حضرت سلیمان علیه السلام سترګې پټې کړې او ویې غړولې، نو تخت ورته مخامخ پروت و. د پیري په طاقت راونه رسېده، د چا په طاقت راوسېد وروڼو؟ د الله په طاقت الله راورسو. او چې تخت یې وکتل حیران شو، دا خو ناشنا تخت دی، او فوراً یې د الله شکریا ادا کړه
کبر غرور یې ونه که. اوس زمونږ بادشاهان خو چې یو کار وکړي کبر غرور کوي، هغه کبر غرور نه که او زما داسې بادشاهي ده. وګوره یو ساعت کې مې د تخت راورسو، وی نه دا زما باندې د الله امتحان دی چې زه د الله شکریه ادا کوم او که د الله شکریه نه ادا کوم. هر یو کار چې رونو کې او داسې کار چې ستا پکې فایده وي نو په هغې کې د الله تعالی شکریه ادا کول پکار. درې واړه کار وشو، محلم تیار شو، بهترین اعلی شیشې والا، تخت هم راورسېد، د استقبال تیاري مو شوه. سلیمان علیه السلام یې ورېږې د ښځې خو زمونږ ځای په د امتحانونه واخیستل، مونږ هم د دې امتحان نه لو چې دا هم څه پویه ښځه ده او کاسې بېوقوفه غوندې ده. وی نکرو لها عرشها، دا تخت وله لږ بدل لا بدل کړي، څه پر ځای مخکې څه وروستو، او چې دا کم شکل یې دا وله لږ غوندې څه ترې کموی مه خو دا وله لږ ګډوډ کړئ چې دا راشي چې دا خپل تخت پېژني که نه پېژني. صاحب زبردست استقبال یې ورته وکړه حضرت سلیمان علیه السلام. دا راورسېدله چې راله څنګه او هغه چې کم محل ته خامخا غټ ګیټونه لګېدلي په هغې رانه نوځي او هغې خو لار د شیشې جوړې کړې ده چې دا څنګه راتلله نو مېلمه ته خلک وایي چې زه ته مخکې شه که نه، دی مخکې کړه چې دا به مخکې شي. اوس که مونږ مخکې کېږو خو دا پوهېږي ور مخکې شه. چې دی وکتل چې اوبه دي، خیال یې دا وکړه چې بعضې علاقو کې خلک د خوند دپاره اوبه هم ساتي که نه، پرې خلک تېرېږي. نو دی فورا وکشفت عن ساقیها، دا پنسي اوچته کړې چې دا جو په اوبو زه ورپورې وځم، لږې اوبه غوندې دي. خو چې خپې کېښوده اوهو دا خو اوبه نه دي، دا خو شیشه غوندې لګېدلې ده، اوبه ترې لاندې دي. لومبې چې دا شی وکت، ګوره بادشاهي په قمقلتوب نه کېږي، بادشاه هوښیار انسان یې پوه شوه چې اوهو دا خو ناشنا، ما خو چې زما تخت دی او زما بند دی د یمن او دا خو څه ناشنا غوندې بادشاهي ده. دې شیشې ته وګوره، لاندې اوبو ته وګوره چې مخکې لاړه او هغه خپل تخت یې ولیده. نو سلیمان علیه السلام فورا ورته وایي چې دا ډېر سوچ هم ونه کړي، فورا ورته وایي وی دغه دی دا تخت ته وګوره که نه، ستا داسې تخت شته، داسې تخت دې شته چې زمونږ سره دی؟ چې لږ غوندې وکتل وی کانه هو، وی دا خو دماغه معلومېږي، دا خو هغه شان معلومېږي. خو دا لفظ یې ځکه وایي چې لږ تبدیلي پکې راغلی وه که نه، دې نه پته لګي چې ښځه هوښیاره ده، قابله ده، پوهې ده. او فورا بغیر د سوچونو چې رانه چې د سلیمان علیه السلام دا قوت او طاقت یې ولید، پوه شوه چې دا خو بغیر د الله د امداد نه کېدی نه شي، ممکنه نه ده. مخکې هم اورېدلي دي، مخکې هم سوچونه کړي دي. بس وایي چې ستا کوم دین دی او کوم مذهب دی، هغه دین او مذهب اختیارول غواړم او د الله د ذوالجلال رب العالمین دین هغې قبلولو ته تیار یم. الله ذوالجلال مسلمانه کړه، مسلمانه شو. بعضې دلته کې زمونږ د قصو والا څه خبرې اترې لیکلي دي، خو هغه مې قصدن پرېښودې، هغه دروغ خبرې دي. وی خپې چې وې نو هغه د خر وې او دا پنسې ځکه اوچتې کړې چې پته ولګي، او دا ټولې دروغ خبرې دي. ښه د انسان خپې د خر نیک، انسان و عام لکه خشته ښځه وه ښکلې خوبصورته مزېداره، او دا نورې خبرې چې ما که مې پرېښود دا دروغ دي، دا واهیات. مسلمانه شو او بیا د اسلام نه پس حضرت سلیمان علیه السلام سره نکاح هم ثابته ده، لږ اختلاف پکې شته، خو راجح قول دا چې سلیمان علیه السلام سره بیا نکاح هم وکړله. او بیا حضرت سلیمان علیه السلام هغه خپله بادشاهي هم ورته واپس کړې ده. بعضې علما لیکي چې نه دا خو ښځه وه او د ښځې بادشاهي خو مناسب نه، نو دی ولې بادشاه کړه واپس؟ دا د هغې خپل شریعت، زموږ خپل شریعت دی، د هغې خپل شریعت. هوښیاره ښځه وه، پوهې وه، قابله وه، خپله بادشاهي یې ورته واپس کړې ده، د یمن بادشاه وه او د سلیمان علیه السلام سره نکاح هم ثابته ده. زمارونو دغه سلیمان علیه السلام چې د دومره لوی قوت او طاقت خاوند و، خاطیت دی چې د مرګ د مخکې الله هغې سره مشوره کوي. نو ساتې په خپل ټیم وځي. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي وی چې کوم وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم بیمار او اخیري د وفات وخت نو حضرت اسرائیل علیه السلام ورته راغی، نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مشوره وکړله. او جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه په خصائص کبرا کې لیکلي دي، دو معجزاتو کتاب دی، چې جبریل علیه السلام اسرائیل علیه السلام، چې جبریل علیه السلام او اسرائیل علیه السلام دواړو، دا جبریل علیه السلام او ملک الموت دواړو
نو چې جبریل علیه السلام ټینګ راننوته نو د نبي علیه السلام نه اجازت وغوښته ویل صاحب دا یو فرشته ده او د مرګ فرشته ده او دا د اسمان نه په لومبي ځل دا کوزه شوې ده د دې نه مخکې دا د اسمان نه ده راغلی اسماعیل د هغې فرشتې نه و که ستاسو خوښه اجازت درنه غواړي نبي علیه السلام مبارک خو پوه شو هسې مخکې نه پوه اجازت یې وله ورکړه نو چې هغه څنګه راننوت هغه د مرګ فرشته نو نبي علیه السلام مبارک ته فورا عرض کوي چې زه خو راغلی الله رالیږلی ما چې زه ستاسو روح قبض کوم څنګه مو خوښه ده نو نبي علیه السلام مبارک حضرت جبریل علیه السلام ته وکتل لکه انسان چې چا سره مشوره کوي نو حضرت جبریل علیه السلام ورته څه وایي اوس ګوره پیغمبر ته چې دا خبره وکړي هغه بیا دنیا کې پاتې کېدل نه غواړي وایي د الله رسوله ستا خپله خوښه ده که دنیا کې پاتې کېدل عمر څه موده غواړي هم ستا خپله خوښه ده په منبر باندې ناست دی ځان ته یې کونټۍ د ځینې ته اړمه کړله الله ته څه وویښتل یا شپږ میاشتې یا یو کال دقسې کونټۍ باندې ځینه پرته ده او پیریان راځي او تماشه کوي په دا شیشو کې نیغ ګوري او یو بل ته وایي چې ګورې هغه دی خپل عبادت ته ناست دی ښه اعتکاف ته ناست دی چله کې ناست دی شب یې دغدل کار کوي هلته جومات پوره شو بیت المقدس دلته کې وینو لاندې نه کونټۍ ویښو چې سنګ پرېوته بس پیریانو بیا ګوتې مروړل شروع کړو هو دا موږ څه وشو دا شپږ میاشتې یا دا یو کال مفتو کې را باندې کار وشو سړی خو مخکې نه پاتې شوی دا مې د تېره جمعه دیره چې کوم مسایل هغه مې درته بیان کړي مخکنۍ جمعه کې وفات شو سلیمان علیه السلام بیت المقدس غوندې عظیم جومات جوړ شو بیت المقدس لومبی چا جوړ کړی لومبی ابراهیم علیه السلام جوړ کړی دی او بیت الله د ابراهیم علیه السلام جوړ کړی دی او بیت الله خو د ابراهیم علیه السلام نه ډېر مخکې جوړ شوی فرشتو جوړ کړو بیا آدم علیه السلام جوړ کړو بیا شیس علیه السلام د هغې نه پس بیا ابراهیم علیه السلام جوړ کړو او د ابراهیم علیه السلام نه الله دا دوه غټ کارونه واخیستل یو بیت الله جوړول دغه زمانه کې روان شوی او یو بیت المقدس د ده زوی اسحاق علیه السلام هغه ورسره په شریکه جوړ کړو او بیت الله د ده بل زوی د اسماعیل علیه السلام ده ورسره په شریکه جوړ کړو بیا د ابراهیم علیه السلام د وفات نه پس د هغه نوسي یعقوب علیه السلام پکې لږ کار کړی دی جوړ کړی دی او بیا د هغې نه پس حضرت سلیمان علیه السلام په یو ناشنا انداز جوړ کړو دا یو پیغمبرانو قبرونه اوس هم د هغې په جوار کې شته بیت المقدس ډېر جلیل القدر پیغمبران او د ثواب هم ډېر لوی فضیلت دی نبی علیه السلام صرف د دریو جوماتونو د مونځ فضیلت ذکر کړی دی یو د بیت المقدس یو مسجد نبوي مبارک او یو بیت الله شریف خو د بدقسمتۍ نه بیت المقدس نن زموږ په قبضه کې نه د یهودیانو په قبضه کې تللی هغوی سره ده مسلمانان پکې دي منځونه پکې کوي او په قبضه کې د یهودیانو دی او هر کله چې دي طبیعت یې ورته خړ دی ځکه هغوی څو ځله دا فیصله وکړه خو د مسلمانانو د دغه نه یریږي او بلکې کیدی چې د مسلمانو څه طاقت پاتې دی دا فیصله کوي هغوی چې دا مونږه بدلو په هیکل سلیماني څه مطلب چې دا به زمونږ یو عبادت خانه ګرجتې جوړو د بیت المقدس نه دا زمونږ د بې غیرته او د دې بې غیرتو حکمرانانو وجه ده ټول حکمرانان زمونږ که په عربو کې دي په عجمو کې دي بې خونده دي بې غیرته عظیمه قبله چې کم زمونږ د پیغمبرانو جومات دی زمونږ پیغمبرانو جوړ کړی دی او د عبادت او د مونځ پکې ډېر لوی فضیلت دی ډېر لوی ثواب او ډېر لوی اجر دی پکې هغه جومات نن کله کافرو په قبضه کې او په دې کوشش کړي چې دا به مونږ کله د خپلو عیسایانو دا خطا مې د یهودیانو په ګرجه بدل کړو خپل عبادت خانه ته جوړی د یهودیانو خو دا سلیمان علیه السلام ته به جادوګر وي عیاذا بالله مونږ خو وایو چې دا هر څه د سلیمان علیه السلام دی دا خو د الله تعالی په طاقت دی په یو ساعت کې تخ را رسېدل نبی کریم صلی الله علیه وسلم له الله څومره طاقت ورکړو معراج ته چې کله نبی علیه السلام مبارک ته د ام هانې د کور نه الله روان کړی ام هانې د علي صاحب پور د نبی علیه السلام د تره لور وه او د هغې په کور کې ودو په کوټه کې او د هغې ځای نه روان کړ او څونه مزل وشو حتوین ته راغې سینه مبارک یې وشلېدله بیا په براق باندې سور کو بیت المقدس ته یې بوته او بیت المقدس کې 2 رکعته مونځ وکړو پیغمبرانو سره ملاقاتونه شو او د هغه ځای نه بیا اسمانونو ته لاړ او د اسمانونو نه پورته لاړ جنتونه یې وکتل دوزخونه یې وکتل د دنیا مزل یې وکړو ډېر زیات
چکر یې وواهو نبي علیه السلام مبارک او ډېر لوی سیر یې وکړ او په هغه شپه کې واپس راغی او دا په څومره ساعت کې دا ټول کارونه وشو. نبی علیه السلام مبارک حدیث پاک کې راځي چې نبی علیه السلام د کومې بسترې نه پاڅېدلی و هغه بسترې له واپس راغی هغه همغسې ګرمه وه. هغسې هغه د انسان چې د بسترې نه پاڅي هغه ګرموالی حرارت به کي وي هغسې ګرمه وه او چې په هغه کومه بنده وزي ده کو دروازې نه هغه جبریل علیه السلام راغلی په چت وګورئ اووت په دروازه چې بنده وځي نو هغه زنځیر وي که نه چې راښکته کړي هغه زنځیر داسې لقېږي وي راښکته کړي پخوا کړو والا زنځیر نه هغه لقېږي نو چې څنګه دي وتل هغه دروازه یې کولاول هغه زنځیر یې راښکته کړه هغه لقېده نو چې نبي علیه السلام مبارک دا دومره لوی سفر وکړو واپس راغی هغه زنځیر هغسې لقېدلی او درېدلی نو دا به ورته ناشنا ښکاري چې د آصف د اسم اعظم د دعا په برکت سخت پرب د سترګه کې ورسېد د یمن نه شام ته لیکن دا به راته د هغې نه زیاته د نبي علیه السلام دا معجزه ناشنا ولګي چې په دومره لږ ساعت کې دومره لوی سفر هم وشو معمولي ساعت دا د الله طاقت یې زمانو. نو یهودیان په سلیمان علیه السلام دا هم غټ اعتراض لګوي سلیمان علیه السلام یې دی چې دا خو جادوګر دا جادوګر نو پیغمبر سره چې کوم طاقت د عقل نه بار هغې ته معجزه ویل کېږي دا معجزه وه. وفات شو د بیت المقدس په ګوان کې دفن شو. اوس د بیت المقدس ایسره د سلیمان علیه السلام قبر چې کوم ځای کې دی هغه یمن چې ما مخکې جمعه درته ویلو چې هغه کوم مضبوط ډیم لوی بند په میلونو او اوچت او پلن او د دنیا اوبه او هغه سرسبز و شاداب علاقه په یمن کې چې ګیر چاپېره باغونه او قرآن حکیم کې الله تعالی صفت کوي او د بلقیس متعلق رب العالمین په قرآن حکیم کې صفت کوي و اوتیت من کل شیء چې په دغه زمانه کې د بادشاهانو سره کم څیزونه دغه ټول څیزونه ما بلقیس ته ورکړي وو. زمانه پې تېره شوه بلقیس هم وفات شوه چې زمانه تېره شوه دغه قوم سرکشي شروع کړه د الله تعالی نافرماني شروع کړه او لویي او کبر یې شروع کړه الله هغه بند پې وشلو بند باندې الله ګوره بعضې وخت کې یو د معمولي څیز نه الله تعالی لوی طاقت واخلي مګې الله په هغه بند باندې مسلط کړي مګې پکې لګیا وي سوړي پکې ایستلې بند یې ټول کمزورې کړ خو چې کله د رب العالمین د هغه قهر او د غضب هغه ټیم راغی او قهر او غضب یې شروع کو بند ډیم وشلېده لکه اوس مثال په توګه تور بیلې یا د ورسک یا بل دا ډیمونه وشلېږي نو دا اوبه چې په کومه علاقه ورغلې خو انسان علاقې تباه شوې که نه هغه ډیم وشلېده د یمن کې څومره علاقه وه ټوله تباه او برباد شو باغونه هم لاړل ختم شو محلات د خلکو هم ختم شو چې څومره بادشاهي او بادشاهي هم ختم شوه په لکاو انسانانو او حیوانات او د ځمکې هر څه لاړل تباه او برباد شو. یو قوم چې ته د غرونو په درو په غاړه کې و لږ غوندې قوم هغې ته هغه اوبه ونه رسېدلی شي هغه بچ پاتې شو. هغه قوم چې بچ پاتې شو د هغې بیا په یمن کې د اوسېدو انتظام نو ځکه یو ځای کې چې قوم اوسېږي نو هغه ځای کې اوسېږي چې څه د خوراک څښاک انتظام کوي که نه دومره سیلاب راغی او دومره علاقه یې تباه او برباده کړه چې بیا دوی هلته اوسېدی نه شو هغې د هغه ځای نه هجرت وکړ رالل په لاره تلل نن چې کوم ځای کې مدینه منوره ده دغه مدینه شریفه ورته لږه غوندې ښه ځمکه ښکاره شوه لیکن پخوا نه یهود اوسېدل هلته دیره شو. د مدینې منورې د اصل باشندگان چې څومره دي اوس او خزرج دا د هغه یمن خلک کې راغلي وو هجرت یې کړی او هلته کې پاتې شوي دي اوسېدلي دي د هغې نه الله تعالی د مدینې منورې باندې شروع کړه ده ځکه خو نبي علیه السلام مبارک به یمن ته دعا کوله اللهم بارک لنا فی یمننا خدای زمونږ له یمن په خاوره کې او د یمن په باشندګانو کې برکت واچوي او نبی علیه السلام مبارک نه یو ځل تپوس وشو د عقیدې مطابق وی صاحب که د خلکو عقاید ګډوډ شي نو موږ به ښکلې عقیده کوم ځای معلومو نو د یمن حواله یې ورکړله ابن قیله به ورته وي اوس او خزرج هغې نه بیا څونه کار رب العالمین واغېسته هسې بعضې خاوره کې داسې یو صفت وي چې هغه په بله کې نه فورا د بلقیس په زمانه کې د سلیمان علیه السلام دعوت یې قبول کړ الله ټول مسلمانان کړ بیا چې فسادونه هلاک شو رالل مدینې شریفې کې اوسېدل چې د نبي علیه السلام دعوت ورورسېد پروردګار ټول مسلمانان دومره په اسانه یو قوم نه دی مسلمان شوی څومره په اسانه کې د یمن دغه قوم د بلقیس په وخت کې مسلمان شو او دومره په اسانه کې بیا د نبي علیه السلام په دعوت کې الله تعالی د مدینې منورې خلک مسلمانان
زما ورونو دا واقعه مې په دغه بنیاد درته بیان کړه او دې کې چې څومره مسایل وي هغه مې درته ذکر کړل. خو د ټولو اخري خلاصه دا ده چې څومره لوی د طاقت خاوند دي، که لوی بادشاه ولې نه دی، د دولت خاوند ولې نه دی، د مرګ نه نشي بچ کېدی، که نه بچ کېدی شي. سلطان ذوالقرنین اسکندر وګوره لوی بادشاه تیر شوی دی. سلیمان علیه السلام وګوره، ګوره څونه مضبوطه بادشاهي وه، لاړ د خاورو لاندې. اوس د پیغمبر خو ځان له شان یې ګورې، پیغمبر پکې مې حسابوه. د پیغمبر وجود د وفات نه پس نبی علیه السلام فرمایي خاوره د پیغمبر وجود نه خوري، لیکن د دنیا نه خو لاړ که نه. لوی طاقتونه، یاره دنیا دا چې څومره غټ غټ طاقتونه تاسو وینئ لاړل ختم شو. غټ غټ بادشاهان د انګریزانو څونه غټ غټ بادشاهان تیر شوي دي، نن په مخ د ځمکه نشته. نمرود ته وګوره څونه غټه بادشاهي وه، فرعون ته وګوره څونه غټه بادشاهي وه، خو دا یې دعوې به یې کولې، دا یې نن نشته، ریز مریض دی. نو که لوی بادشاه دی او د لوی سلطنت خاوند دی، هغه په مخ د ځمکه همیشه نشي پاتې کېدی. تا له دا یو ډېر لوی نصیحت دی، موږ به په مخ د ځمکه څه جمدي پاتې شو. او که لوی پیغمبر ولیدي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه لوی شخصیت په مخ د ځمکه او په اسمانونو کې بغیر د الله ذات نه بل و نه. بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر، انک میت و انهم میتون افئن مت فهم الخالدون. هغه هم د دې جهاد نه ده. نو نه تا بادشاهي د مرګ نه بچ کولی شي، نه د پیریانو طاقت ته بچ کولی شي، نه پیغمبري، نه ولایت، نه علم او نه دولت او نه غریبي. په یو څیز د مرګ نه نشي بچ کېدی، خامخا به مرئ. خو اصل څیز ایمان او اسلام او د هغې دولت دی. نو رب العالمین دې زمونږ د ایمان او د اسلام دولت نصیب وګرځولی. دنیا که ډېره مې پاتې ده، غټه خبره دا ده. زما وروڼو یو اخري خبره درته کومه. څه موده مخکې ډنمارک دا د دې کافرو یو ملک دی، هغوی د نبي علیه السلام مبارک په شان کې ګستاخی کړی. موږ په دې احتجاجونو هم ستړي شو چې موږ به الله ذوالجلال ته دا خبره ښکاره کړو چې یا الله موږ مسلمانان یو او موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه توهین چې چا څومره بېعزتي کړې ده د تصویر په شکل کې، که ډېر تصویرونه هم جوړ کړي که نه، خو د نبي علیه السلام مبارک ذات ته نشي رسېدی. خدای موږ په دغه کسانو باندې خفه یو او د نبي علیه السلام سره په زړه کې عشق محبت لرو. او که وس او طاقت هم پیدا شو، دا مو ایمان دی او دا مو دین دی، وس او طاقت هم پیدا شو، نو که دغه خلک په ګوتو رالل، نو انشاءالله چې جمدي به هم رانه پاتې نشي. خو دغه طاقت اوس زمونږ شته دی نه. دا غټ احتجاج مونږ د هغې خلکو نه کوو، زما خپل سوچ دی، د هغې خلکو نه مونږ او دی کافر د مسلمان دشمن دی. نو چې دشمن دی، دشمن خو خلکو پسې کوي. دغه زمونږ احتجاج د خپلو حکومتونو نه دی. دا چې نن د عربو دا غټ غټ سیټان دي او د دنیا دولتمن خلک دي، یا زمونږ د عجمو دا لوی لوی سرداران دي، دی ولې د دغه ډنمارک سره تعلقات ساتي؟ پکار دا دی چې دوی ورسره خپل سفارتي تعلقات ختم کړي. د هغوی چې څومره مصنوعات په کارخانو کې جوړېږي چې دا ورته بند کړي، خپل ورته نه لیږي. نو چې صرف د مسلمانانو منقوله احتجاج وکړي که نه، چې د دغې ملک کې کوم شی جوړېږي هغه هم په خپل ملک کې نه خرڅو. قسم دی که نن دغه ملک پوځه رانه ښکته یاد وساته. نو ګیله زمونږ د کافر نه نشته، ګیله زمونږ د دغه مسلمانانو حکمرانانو نه ده. چې دا بې خوند لري، بې غیرت لري، کافر ورباندې په هره موقع لوبې کوي او دا خاموش د دې خپلو حکومتونو د دفاع دپاره ناست دی. پوه کړه چې الله تعالی دغه بدبختو چا چې دا خاکې جوړې کړې دي او د رسول الله سم توهین یې کړی دی، الله دې په خپل قهر او غضب تباه او برباد کړي. دغه بل ته الله تباه کړي او د هغوی چې کوم ملګري دي الله دې په زلزلو غرق کړي. او زمونږ د دې ټولو مسلمانانو حکمرانانو قبله د الله مکې او مدینې ته کړي. الله تعالی دې په زړونو کې د خپل پیغمبر محبت پیدا کړي او د خپل ښکلي پیغمبر په ذات د دې په زړونو کې الله تعالی ننګ پیدا کړي. او الله دې زمونږ د ټولو مسلمانانو اتفاق او اتحاد پیدا کړي. څومره چې مسلمانان په کوم وطن کې په دغه په تکلیف کې دی، نو الله تعالی د هغه تکلیفونو نه په امن کې وساتي. زمونږ یو طالب دی بیمار دی، دعا غواړي. څومره بیماران دی الله تعالی ټول له شفا ورکړي، الله د قرضداران نه قرض نه خلاص کړي او زمونږ په